وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإذا نزلنا لكلا لكمدارا من نسأل الله إلا كلا لكل رحمة الإسلام. اور اسلام کا شیخ صحبت وغیرہ انتہائی ضروری اور لازم تھے اور بنیادی مقتضا دین بغیر اصلاح ناممکن ہے. تو ناممکن کبھی لیکن مشرک ترین ضرور ہے کہ بغیر رہنمانہ اور عادیہ انسان اللہ تعالیٰ کرے اس اور بدل کو جو مشاعر ہو علماء ربانی یہ خبر ہمیں انتہائی تاکید کرتے زور راوڑے شہر کا والی سے اللہ تعالیٰ معرفت مالا حاصل شی سما اسلام شده سما ظاہر کے محرم شده غلامون الاخلاص شده دنیکہ رحمت و عبداللہ پیدا شده اور پھر بنیکہ منظر قائم موضاعین پاکی شده وطیر پاروی فرمائی کی ماحول دولت او ماحول هغه چې کوم نیک او خوشګوار او سازګار ماحول وي هغه د مشایخو او د علماء ربانیو د هغو د محافل دي مجالس دي هغو سره ناسته ولاړه ده هغو سره تګ راتګ دی. دې سره د انسان په زړه کې دا جذبات پیدا کېږي د هغه په زړه کې د ګناهونو نفرت پیدا کېږي د نیکۍ رحمت د هغه په زړه کې پیدا کېږي. مطلب اعتبار باروی شی کے شیخ صحبت کے دا مرید دوبارہ لازم اور ضروری ہے تو اوران دیر ہوئی لیکن صحبت اور حاصل نہ لے وہ کنا ابو وجہ اصلاح ورش او کنا صحبت اور حاصل لے اور اوراد و معاملات کم بھی زیادہ ہوئی تبھی انسان اصلاح ورش. ذکر دا مرکزی خبره چې کومه ده اصل نقطه او مقصود هغه حاصل دی هغه د شیخ صحبت دی او دې صحبت نه انسان متاثر کېږي. دلته لږه ډېره نفع روزانه په بنیاد باندې په هر مجلس کې په هر محفل کې په هر حلقه کې دلته کېږي حاصلېږي دې ترقي کېږي د الله تعالی معرفت دغه حاصلېږي لیکن دې محسوس کېږي اور محسوس لازم اور ضروری کیوں ہے تو میں نے مثلا خبر لازم اور ضروری کا مقصد احتیاط کیا جدے کو اوقات سے مقرر ہوئی باقی کی وجہ حاضری گئی بس تم تکار دیں باقی کیا اثر اثر والا اگر اللہ تعالیٰ ذات کو وقل بشورو مسل بشورو اگر اللہ تعالیٰ ذات ہے انسان باقل اختیاری سے کم امر دے باقی کی وقت میں لگی هو بيكون استثماري اختيار سري يكون غير أول فاق وقت مقرر لنا أو رسول أو يعني الشيخ مصوبات كتير ناس أو ذان أخرج أو كل خاموشة ترى خبري وأولي ويقينا ترى أثر في الإنسان مليتي ده سكيتي في الإنسان ما أثر ولا شيء. هذا حقيقة ما ده رحمة الله عليه فرمائے شو ورد في ماضي کے لیے أنا ولی واسطہ کی حالانکہ زیادہ عقل سے
عقل نه مراد دا دی چې څنګه د عام انسانانو عقل دی، فهم دی، سوچ سمجھ سوچ بوجھ ورته وایي دا په ماشوم کې نشته. نه هغه خپل د ښو او د بدو فیصله کولی شي، نه دې کې هغه فرق کولی شي دا شی ښه دی او که بد دی. لیکن دې نه باوجود چې هغه یو صحبت ته راځي او ناستي کښېني ګرځي راګرځي اګر چې هغه ته متوجه نه وایي نو بیا هم هغې فرمایي چې هغه متاثره کېږي، ځکه د هغه په زړه کې یو محبت مناسبت د هغه پیدا کېږي او نفع لپاره فیدې لپاره چې ما ته څه حاصل شولی او حبیبالله رحمت الله علیه فرمایي چې د هغې مدار په خصوصیت باندې دی چې شیخ سره د ده مؤانست څه او که نه هغه ته یې طبي میلان، قلبي میلان، عقلي میلان دا شته یا نشته، هغه سره یې مینه محبت شته یا نه، عقیدت او طاعت پکې شته که نه، که دا شی دی نو بیا به هر څه حاصل شي. نو وایي فرمایي چې ماشوم چې دی هغه هم متاثره کېږي. ډېر ماشومان داسې چې هغه تسلسل سره راغلي، مور او پلار یې خپله راولي، ځان سره باقاعده یا عادت شوي دي کور په جوال کې دي راځي. نو تاسو وګورئ چې دې ماشومانو باندې د هغې ماحول بیا اثر کړي چې بار کوي چې کوم ماحول کې لوی شوي، کوم ماحول کې تګ راتګ کړي، هغه ماحول هغه بیا په زبان حال په خپله بار پېښ شي. مثلا هغه سره کوم وضو رحمت دی، عالم دی، تګ راتګ دی، د هغو ماشومان راځي. وګوره دلته د ذکر یو فضا وي، د ناطق یو فضا ده، نو هغه ماشوم په بار هم هغه ناست کوي. د دلته ناست لګېږي چې بار هغه روان وي د هغه په خوله هم هغه ناست جاري راځي والا که نه خو یو ټکي نیم هغه وایي. دغه شان د ذکر نو هغه جاري دی هغه په ژبه باندې. دا په څه وجه چې دې صحبت نه هغه متاثره شي، حالانکې هغه دې نیت سره راغلی هم نه دی، هغه د هغې مکلف دی هغه، لیکن بیا هم په هغه باندې اثر کېږي. نو حبیبالله رحمت الله علیه فرمایي چې بغیر د ارادې نه یو کس راځي ماشوم دی، عقل او فهم پکې هم نشته، نو که هغه متاثره کېږي نو چې کوم فهم والا دی، عقل والا دی او بالغ دی، د شریعت پابند دی، نو هغه څنګه متاثره کېږي نه. یقینا هغه هم اثر کېږي، لیکن دا اثر چې کوم دی لږه موده وروسته بیا د دې اثرات هم بیا څرګندېږي. انسان دې ته نه ګوري یا ما باندې اثر وشو یا ونه شو، فعله مې وکړه که ونه کړله، فعله جاري ده. راځي چې روزانه راځي یو اضطراب د انسان په زړه کې پیدا شي، بېچیني پیدا شي، یاره هلکې را روانه ده، اتوار ورځ بازار ته ځو، خو ورته پته چې عمل رانه نه کېږي، لیکن دې نه باوجود چې هغه زړه دې طرف ته مایل دی، زړه یې ښه دي چې کله به دا ورځ راځي، دا وخت به راځي، نو ځان نه باس ځان ته رسو. دا ټول کورنۍ پیدا شوله، د انسان زړه هغه ځای سره ولګي، د هغه په زړه کې یو جذبه پیدا شي، محبت پیدا شي، او دغه محبت او عقیدت چې پیدا شي بس د انسان کار بیا وشي، بیا د دې اصلاح چې دا نسبتا اسانه شي. نو په دې وجه دا صحبت لازم دی او د دې ډېر زبردست اثرات دي چې هغه سړی په الفاظو کې نشي بیانولی. چې سوچ وکړئ چې الله او صحبت له خلک دې ته هفته کې یو ورځ وي، بعض مشایخ داسې چې په میاشته کې یو ورځ مقرر وي، میاشته کې نو حضرت حضرت ته مسلسل یعنې یو تسلسل سره کار جاری کړی دی، تسلسل سره یو کار یې فرمایل دی. لیکن بیا هم دا هفته کې یو ورځ خاص مقرر ده، ورځې دي بیا په هغه دوه کې یو خاص ورځ مقرر ده، په هغې کې هم خاص دغه دوه ګردي دي. لیکن دې کې چې کوم انقلاب برپا شوی دی، الله تعالی د انسانانو زړونه چې په دې خپل طرف ته مایله کړي دي، خپل معرفت یې ورته ورکړی دی، نو هغه هر سړي په هغې باندې په غور او فکر وکړي، نو هغه ته په خپله دا شي معلوم شي. مشاهده کې به راشي چې واقعي څنګه ماحول او څنګه خلک وو او الله تعالی څنګه د هغوی په زړونو کې یو انقلاب چې کوم دی هغه راویسته او برپا کړو. ډېر زبردست اثرات وي او حضرت فرمایل دغه د تګ راتګ سره الله تعالی د هدایت لارې انسان ته کولاوي
کې نور څه خاص ضابطه خو نی او بس صرف دا قوم دا چې د شیخ صحبت تراشه بس کان بند کر رہو ځان نه غوږ جوړ کا خوري لوار ورکا من سمتا نه جامن عملو کا اورا رو تا ته د دې حقیقت په خپل معلوم شي او دغه اثرات به داسې مرتب شي چې الله تعالی داسې خلق پیدا کی چې هغه نور لپاره بیا د هدایت سبب او ذریعہ وګرځي. او الله ولو په صحبت کې الله تعالی ډېر عجیب اثر یې خېده، لیکن کم چې ناواقف خلق ته لری دی نه او خو دې منی پیږي نه، او چې کم نږدې دی نو هغه منی تعدی ده، نو دا د تعدی کار نه دی. په سړه سینه باندې وسړی راځي تګ را تګ بکې خپل ژوند به تیری، خپل بدد په ژوند کې انقلاب دی محسوس کوي بیا کیا اوزه د عزت اعظم ما ته سفیده کیږي یا نه، زما په ژوند کې څه تبدیلی راغله او کنه، ما ته د الله تعالی معرفت سره څه درجه کې حاصل شو او کنه، زما په زړه کې یو طلب یو شوق او جذبه پیدا شل کنه، د ګناهونو نفرت پیدا شي یا نه. بیا انسان ګناهم پرې دی لیکن کپری نوم دی بل فرض دغه شیطان ورپسې لګیدل دی، لیکن دا د چې یو کټکا خو په زړه کې یو درد په زړه کې پیدا شي جو خو ګناه مې وکړو بد مې وکړل، دا ګناه خو د مخ کیو ما کو مخ کې به کله وی چې ما بد کړ دي، مخ کې دا احساس نو، دا احساس دی الله ولو په صحبت کې انسان کې پیدا کیږي، بیا بیدار شي دا احساس، هغه ګناه مو پیژني هغه نیکی مو بیا پیژني، او د ګناه مزمرات چې کوم دی پاغه منیم بیا آگاوي، او د نیکی چې کوم ثمرات او برکات دی پاغه منیم آگاوي بیا، او بیا چې نیکی کوي نو پاغه منی او تبي فرحت ته حاصلېږي، او که ګناه چرته وشي نو بیا انقباض دی بیا محسوس کوي، مرګ محسوس کوي چې ردا معنا څه چلو شو، دا ولې دا عمل معنا وش، دا بد عملی معنا ولې وشله، بد عملی خو لره خبره ده چې عمل ته او پاتې شو نه عمل هغه دی داسې غنی لکه معنا چې ګناه وش، مثلا تهجد گزار دی تهجد ته پاتې شل نو څومره هغه او خلق او افسوس محسوس کوي، نور معمولات دي کاغه کې څه کمی راغې نو پاغه باندې هغه څومره بیا خپي رنجیدي چې خو معنا دا معمول بادش، نو دا دی الله ولودي صحبت اثرات او برکات دي، او چې صحبت کې سړی معتد به وخت پاتې شي نو بیا کدی بل ځای ته هم لاړ شي نو بیا هم الله تعالی دې گمراه کوي نه، ځکه د پزړه کې هغه یعنی څو ورته تخم پریوته دي، که عقیدت او محبت نو دا تخم بس نه څه وخت کې زرغون شي، ها که کوم ځکه عقیدت ختم شو نو بس بیا ګورار څه ختم شلل، بیا د کلونو مهنت چې کوم دی هغه لاړ شي، لیکن که لږ مهنتي لږ صحبت یو چت کړي او صحبت ته تګ راتګ او بیا دې لری شو او عقیدت او محبت قائم او الله تعالی به دې نامراده نه واپس کوي، دته به ضرور الله تعالی خپل د معرفت او د محبت سره صحیح صدل ور کوي، دې به بیا مرتد کیږي نه، دې به گمراه کیږي نه، ضرور به الله تعالی دې واپس کوي، یعنی دته بیا د شیخ صحبت کا حاصل نو وای بیا هم الله تعالی به د حفاظت کوي. پرون دا واقع مال ته ذکر کړل چې حکیم علامت رحمت الله علیه فرمایل په خپل ملفوظاتو کې دا ملفوظات ته لستو قابل دي، لیکن موږ سره وخت نشته نو د حکیم علامت رحمت الله علیه ملفوظات سړی ولولي واوري مطالعه کی او ساتي نو د انسان په ځل کې او دغه په ژوند کې عجیب انقلاب برپا کیږي. حضرت فرمایل چې سلسله سره موانست لپاره او د نسبت حصول لپاره وی فرمایل چې د حکیم علامت رحمت الله علیه ملفوظات د دې مطالعه انتهایی ضروری او لازم ده، او وی فرمایل کم از کم 15 منټه 10 منټه دی مطالعه کی خوچو کی لازمان د وخت مقرر کی د شپې او د کېدو وخت کې یا بل یو داسې وخت مقرر کی چې هغه کې صرف 10 منټه دی دا کتاب وګوري، یو ملفوظ ولستو دوی ولستل درې ولستل خو غور او فکر سره چیرې ز په پوښلم او په نشلم دا خپل معمول جوړ کی نو سلسله سره خاص نسبت د حاصل شي، او د سلسله هغه رنگ چې کوم دی هغه به د منی راشي، دغه سلسله سره مانست محبت تعلق مینا دا بیا پیدا شي. نبار حکیم علامت رحمت الله علیه دا واقع لیکل دا چیرې صحبت یې سړی زی راځي نو دی بیا بل ځکه اثر نه قبلې، نو وی فرمایل یو بزرګو دغه صحبت ته یو هندو ځوان چې هغه به تاګ راتګ کو ته راته به و هندو او ځوانیو ما وا یعنی الکو، نو یې فرمایل دغه بزرګ صحبت هغه باندې اثر وکړو، و هندو خپل مذهب پرې خې نو
نه ورته دی بزرګ ویلو چې تا خپل مذهب پرېږده، خو بس دی به ته راته تګ راتګ به کوو، هغو به ورته هم څه نه وایي چې ته ولې راځې، ته هندو یې یا کافر یې مه راځه. هغو ته هم دا پته وه چې یاره دې صحبت ته تګ راتګ باندې امید دی چې الله تعالی به د ده زړه کې انقلاب برپا کړي، د ده په زړه کې به د ګناه نفرت پیدا شي، د باطل مذهب نفرت به پخپله پیدا شي، دی به مسلمان شي، راغب به شي دې طرف ته. او بس پرېښه څه یې ورته ویې نه، ده به تګ راتګ کوو، ناست به خبرې اترې به یې کولې، د هغو په مجلسو کې به شرکت کوو، د هغو بیانات به یې اورېدلل، دا کار به یې کوو. نو ویې فرمایل چې په زړه کې دا داعیه پیدا شله چې یاره ماله مسلمانېدل پکار دي، مسلمان به شم جو ښه ده. نو د بزرګ سره مې زړه ما ولګېد، د دو دا خبرې را مني ما ډېرې ښه لګي. نو څه چل یې وکړو، اراده یې وکړه، عزم یې وکړو چې زه مسلمانېږم. خیر پټ په پټه دی مسلمان شو، یا دا و چې خپل وطن ته کلي ته لاړ، اول ته چې کوم خپل عزیز او اقارب و رشتہ دارانو هغو ته د دې اظهار وکړو چې ما خپل دا باطل مذهب چې دی هندو مذهب ما پرېښه او زه الحمدلله مسلمان شلم، ما اسلام قبول کو. نو ظاهره خبره ده، دا یو فطري خبره ده چې یو مسلمان وګوره هغه غیر مسلمه کېږي، نو مسلم ته په هغې باندې درد رسي چې وایي دا خپل دا مذهب ولې پرېښه. ځکه هر یو وایي چې زه په حقه منم، کل حزب بما لدیهم فرحون، هر یو دا وایي چې موږ په حقه منیو، هر یو دعوا قرآن نه کوي، یا هر یو مذهب چې دی هغه وایي زما مذهب ټیک دی، نور مذهبو ته هغه وایي دا باطل دي، که هندو دی هغه وایي زموږ مذهب صحیح دی، که سکھ دی هغه وایي زموږ مذهب صحیح دی، که عیسایان دي یهودیان دي، نو فی نفسه خو هغه مذهب صحیح و، لیکن په هغې کې قطع برید وشو، په هغې کې ډېرې خبرې وي چې هغه خپل طرف نه پکې واچوللې او څه خبرې ته ووښکلې، لہذا هغه ادیان چې کوم هغه باطل شل، ختم شل. لیکن هر یو دا وایي چې نه زما دا دین چې کوم دی زما مذهب صحیح دی، دی د بل مذهب نه قبلوي. او چې کله هغه دا وایي چې یاره زه خو مسلمان شلم، نو چې ټول اقارب رشتهداران ټول ورپسې شلل، او وی بس چې ته مسلمان شې زموږ سره تا کار سې، زه روکېږه لرته وځه دلته نه وي، په زور یې ووښکه. نو حضرت یو فرمایي چې دین په لاره کې ډېر رکاوټونه هم بیا پیدا کېږي، لیکن هغه رکاوټونه د به سړي بیا ودرېږي، د هغه مقابله به بیا کوي. دا نه ده چې څه سختي راغله بس خپل مذهب او خپل ایمان یې پرېښه، یا خپل مسلک یې پرېښه، یا د شیخ چې کوم مسلک دی هغه یې پرېښه، نو دا ګورې کچه سړی دی بیا. ځکه داسې کېدی نه شي چې یو سړي باندې ابتلا را نه شي او د باندې ازمیخ را نه شي، ازمیخ به لازمن راځي او په دینداره کس باندې ډېر زیات راځي. ګورې او څومره چې دین ته نږدې کېږي دقم ته په مصائب ډېر راځي. نو دا د دې علامت دی چې الله تعالی د سره مینه او محبت دی. عام طور باندې زمونږ دا مزاج دی او دا تصور دی او دا یو خیال دی زمونږ چې کوم سړی دین ته نږدې چې په ده باندې تکلیف نه وي، دی په راحت کې وي، او چې کوم سړی باندې تکالیف ډېر شي نو موږ ورته څه یاره د باندې دا لاسنیوه بد راغله، دا بیت پې بد راغی، دین ته نزدېکت د باندې بد راغی، او خو د خو دین اختیار که وګوره ذکر اذکار کوي، عبادت کوي، خانقاه ته ځي، تبلیغ لځي، مولیانو سره ناسته ولاړه کوي، لیکن تکلیف یې کم نشي. نو یو لحاظ سره بیا انسان په خپل هم لږ متنفر شي چې بھئی زه خو هر څه کوم، ځکه زما اکثر داسې ملګرو سره واسطه وي چېرې زه خو هر څه کوم. معاشره کې خصوصا داسې خلک راځي چې زه ذکر وما کوم، زه تلاوت وما کوم، زه د نفل و اهتمام وما کوم، تهجد و اهتمام وما کوم، ادې نه باوجود مصیبتونه کمیږي نه، رز رز پریشانی زیاتیږي، مصائب زیاتیږي، بیماری زیاتیږي، چې دا بس چلی. نو د دې دا مطلب نه چې موږ به عمل کوو نو د هغې عوض به الله تعالی موږ له دا راکوي په دنیا کې. دا خو دنیا د دې کې خو دا ټولې خبرې به یو ځای جاري وي، ځکه نه دا جنت دی او نه دا دوزخ دی، دا د جنت او د دوزخ درمیاني یو لار ده، درمیاني یو دنیا ده. راحت پکې وما دی، تکلیف پکې وما دی، تنگی پکې وما ده، عسرت وما دی، وسعت او فراخي وما ده. کله الله تعالی انسان باندې تنگی راولي، کله ور په وسعت راولي، کله ورته خوشحالي ورکي، کله په غم کې مبتلا کی. دا خو دنیا ده. او چې څومره دین ته نږدې نو هغه باندې ګورې مصیبتونه به ډېري. نو هغه نه چې هغې پوج هغه بیا خپل مذهب او دین بیا پرېږدي، چېرې د مذهب او دین خوندونه که نږدې کېږم جو نقصان راته رسي. دا یو شیطاني حمله په انسان باندې. وګورئ پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته یو صحابي راغی او سی وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم
زما ټولو کې زیات تاسو سره مینه محبت دی. یقینا پیغمبر سره ټولو کې زیاته مینه پکار ده، لیکن هغه وخت کې هغه یو خاص حال او یو خاص کیفیت او د هغې اظهار یې وکړو چې ټول نه زیات مینه او محبت زه تاسو سره کوم. وي یقینا محبت خو مخکې نه و، ځکه چې اسلام یې راوړو، صحابیت شرف ورته حاصل شو، لیکن د یو خاص حال غلبه وبې په دې وجه د هغې اظهار یې وکړو. نو څه وي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما ټول نه زیاته مینه محبت تاسو سره ده وي، چې دا مینه محبت چې کومه تاسو سره زما ده دا بل چا سره نشته، او زه تاسو سره مینه کوم محبت کوم. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل ته رښتیا وایي؟ یا او جی بالکل رښتیا وایم. که رښتیا وایي نو ګوره بیا ځان تیار ساته مصیبتونو ته، پریشانو نو ګوره بیا د مصیبتونو ته ځان تیار کا. یعنی مقصود دا چې ما سره څوک تعلق ساتي نو ما باندې الله تعالی څومره مصائب راوستي دي، څومره امتحانات ما باندې راغل دي او جاری دي. نو وی فرمایل چې څوک زما متبعین هغه باندې بم دا مصائب راځي. نو دا مصائب راتل دا د الله تعالی د قرب ذریعہ نه دا چې د الله تعالی نه د لرهوالي یو ذریعہ مونږ وګرځو څنګه چې زمونږ تصور او خیال دی. نو بهرحال عرض مې دا کو چې د دې سړي په دې زړه کې چې د ځوان په دې زړه کې دا جذبه پیدا شله او د اظهار وکړو چې زه مسلمان شلم، دې پورې مې دا خبره کوله چې صحبت کې انسان پاتې شي او عقیدت او محبت بیا خصوصا هغه الله والو سره موجودي، هغه بزرگ سره وي عقیدت، هغه طائفه سره، هغه گروه سره، هغه جماعت سره د تعلق مینه محبتي، نو الله تعالی به دې گمراه کوي نه. دې بیا ضرور به ضرور پر راس باندې وي او قائم پاتې شي، بیا هدایت عمومي او هدایت یافته هم بیا شي. نو چې کله دا وایي چې ما اسلام قبول کو، هغوی باید روکېږل کا ستا اوس موږ سره څه تعلق دی، غریب کور نه ووښکه، کور نه بې کوره که، جلاوطن یې که، چېرې دې دلته نه وباسئ. عرض مې دا کو چې په دې لاره کې تکالیف به راځي، خو چې هغه تکلیفونو ته انسان بیا ودرېږي. او زمونږ خدا سے تکلیف نه دی، زیات نه زیات دا د جو عزیز والی کې بلغت دی چې کم زمونږ رسوم او رواج د هغې مخالفت په کول پرېوځي. نو دا دم ته غټ کار نه دی. ګوره غټ کار خدا دی چې یو سړی اسلام قبول کړي، هغه د سره نه خار نه ووښکه. نو موږ خو څوک خار نه وباسي، د کلي نه څوک نه وباسي چې ته خانقاه ته ولې دی، ته تبلیغ کې ولې ګرځې، ته مولیانو سره ولې ناسته ولاړه کوې، دې باندې موږ ته څوک څه نه وایي. که وایي ومانو دم ته شدت نه چې دی د کلي نه وباسئ. خو زیات نه زیات بد ردې به ورته وایي، یا به لږ تعلق کې کمې راشي، یا به لږ اعراض کوي، سلام کلام به ورسره نه کوي، یا به ورته بد ګوري، نور خو څه نه شي کولی. او یا دا ده چې کوم زمونږ د علاقې او زمونږ د یعنی چې کوم زمونږ یعنی هغه طریقه ده او د هغې چې کوم رسوم او رواج دي د هغې مخالفت مونږ کوو، نو د هغې مخالفت کې بیا خلک راپاسي. ته کوم ته مخالفت دی؟ ګوره زیات نشته، فرض کړئ چې کوم عام رسوم او رواج دی د هغې مخالفت یو سړي کوي چې زه دا نه کوم. ما اوس خبرې اورېدې دي، زه په حقیقت باندې آګاه شوی یم چې دا خبرې دا خلاف سنت دي، دا خلاف شریعت دي، دا فضول او بیکاره خبرې دي، زه دې کې شرکت نه کوم. نو لږ ډېر دی هغه مخالفت کېږي چې خو د موږ پرېښللو، د عزیز ولي پرېښلله، د خپل ولي پرېښلله، وګوره دې تختي، بس ته کوم ته. یا زیات نه زیات به ورسره څوک سلام کلام نه کوي، جو 10 ورځې به ورسره خپوي، 20 ورځې به خپوي، میاشت به خپوي، بس بیا الله تعالی رضا کړي، بیا اسباب پیدا شي سړی یو بل نه رضا شي، نور دوم ته مخالفت نشته. ګوره لیکن دا څومره غټ امتحان په دې انسان باندې او په صحابه باندې دا امتحان ټولو کې زیات راغلی و. وګوره عبداللہ ذوالبجادین رضی الله عنه متعلق راځي، د ده نوم عبدالعزا د ده نوم. نو د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا شهرت اورېدی و، ځوانۍ په عمر کې و، تقریبا داسې 14 یا 13 کاله د ده عمر و. ده دا واورېدل چې داسې په مدینه منوره صلی الله علیه وسلم کې یو پیغمبر راغل دی او دغه نوم دی محمد صلی الله علیه وسلم. خبرې اترې به اورېدې د خلکو نه چې داسې پیغمبر دی، داسې خبرې کوي، دا وایي دا وایي. زړه کې یو انقلاب برپا شو. لا پیغمبر صلی الله علیه وسلم یعنی لیدلې نه و، نږدې نه، ملاقات یې ورسره نه و شوې، مجالست یې ورسره نه و شوې، ناسته ولاړه نه و شوې، خو بارو بار خبر شوی و. نو په زړه کې دایه پیدا شوه چې زه مسلمانېږم. نو دی عبدالعزا
اسلام قبول کو، یعنی په خپل پزړه کې جذبه پیدا شله د اسلام حقانیت او الله تعالی سرګند کو، خبرې اترې به اورېدې، نو بس پزړه کې یو جذبه پیدا شله، اسلام قبول کو. چې کله اسلام قبول کو نو کور والو ته پته ولګېده، پلار یې ښوونه یتیم پاتې شو او تره به کفالت کو، تره دې لوی کړی او مور یې وه بوډۍ مور یې وه، غربت و غریبي وه او ټول کفالت پرورش دا به له تره کو. او کله چې تره ته پته ولګېده چېرې زما د واره خو هغه مذهب خپل پرېښه، نو هغه ورته وایي چې یو خبره ده، یا به دې کور کې ته پاتې کېږي ما سره، یا به دا کور ما ته پرېږدې، بل مذهب په دې کور کې زه نه منم، خورې څکې ته ما نه، پاتې کېږي ما سره، هر څه زه دله کومه، څه پریشاني سه څه ضرورت هغه زه پوره کوم، او تا خپل مذهب پرېښوی چې زه مسلمان شلم. دغه مذهب موږ ته قبول نه دی، که ته دا مسلماني پرېږدې جو ټیک ته موږ سره پاتې کېږه، او که نه ته نه پرېږدې نو بیا ته دلته نه وځه، دا کور موږ ته پرېږده. نو دا عبدالله چې و ده خو بیا د سچ زړه سره ایمان یې راوړی، نو ده ورته هغه کور پرېښه چې بلکل تره وایي زه دا اسلام نه پرېږدم، کور زه پرېښلی شم. هغه ورته بلکل کور به مو پرېږدې، ستا په دې جسم چې دا لباس یې دا هم زما دی، دا به ما له راکړي وي. بیا چې څه کار کوي کوئ چې په کوم ځای ځه، ستا په دې جسم چې کوم لباس دی، دا تهبند دی یا بره دا څادر مادر دی لنګ دی، دا زما دی، ته به دا مهرباني وکړې که نه دا به هم ما ته حواله کړي. نو عبدالله چې نوم وروسته بیا عبدالله نوم شو، نو ده سوچ وکړو، ده تره ته وایي چې تره وایي دغه یو جوړه زما په جسم باندې ده، که دا ځل کوم زه خو بربنډېږم، ته ما ته وایو چې د کور نه وځه، نو کور نه خو زه روان یم، هر څه مې درته پرېښلل، لیکن دا کپړه خو پرېږده. هغه وایي دا چېرته به ومه ونه شي، کپړې به هم زما راکړی، زه روکېږه وي، نعوذ بالله. نو عبدالله څه چل وکړو، مجبوره شه، مور یې اوس ولاړه ده، مور خو موري، هغې ورته وایي چې بچي خپل د ابا و اجداد د نیکونو هغه مذهب مه پرېږده، دا ته څه چل کوې، تا ته چا وایي ته مسلمان شه، دا نصیحت تا ته چا وکړو، وګوره بیا ګوره ډېر مشکلات دي، تکلیفونه دي، او دا مذهب دله ښه دی، او په دې معنی هم ښه دی چې دا ترې د کور نه وباسي، نو چېرته به ځئ، زه به څه کومه، زما سلار شله چې ته لاړې. خو هغه وایي چې نه مورې بس ما دا مذهب قبول کړ دی، زه اوس لکه بل دې مذهب ته واپس نه راځم، هر څه ته زه تیار یم. نو چې کله ورته تره دا وایي چې دا کپړې هم وباسه، نو دې عبدالله متعلق راځي، ویده دا څادر لر که او جو کته په ځمکه کېناسته، او جو دا تهبند دی بیا کولاو، یعنی پرتوګي وما جو ووخ که، او دې تره ته یې داسې غزار که، او بلکل د ځمکې سره داسې لیو شو، چېرې اوس خو مې دا جسم ښکاري چې کوم خاص شرمګاه وغیره هغه خو به ښکاري، نو بلکل د ځمکې سره لیو شو داسې، چېرې ما څوک ونه ویني، پاسېدي اوس نه شي. او د مور خو بل شانتې یو جذبه ده، بل شانتې مینه محبت یې اولاد سره. نو د مور یې څه چل وکړو چې ویې کتل دې منظر ته جو ټینګه نه شلله چې ټیک دا زما زوی دی، بل مذهب اختیار کړ، لیکن دم ته زیاتې هم نه پکار، کور نه به وښکلې دا پوره وله، نو دا کپړې دې څه له تختی سړیا، خو یو جوړه ده. نو انسان چې کله انسانیت نه رارتاویږي که نه، بیا د ده بیا وي دی اسفل سافلین شي. درندو نوم بیا د ده سوچ چې کوم دی هغه د درندې خو لا بیا یعنی داسې یو حد ته دې ورسي چې هغه د انسانیت نه بار خبرې، یعنې اوس کپړې څه شو، ده به ویلي زه وځه که نه، بس ټیک ته وي دي د سره کپړې، لیکن هغه دا برداشت نه کړله، چېرې زموږ مذهب دی پرېږدي، مسلماني اختیار کړه، زما کپړې به ولې وړي ځان سره، نو کپړې دې ما ووښکلې، چې کله یې د کپړې ووښکلې، مور یې چې وکتل چې خو زما زوی خو بربنډ شو، نو هغې څه چل وکړو، هغې خپل دا څادر راکوز کړو، کوم یې چې په ځان اچولی و، دا څادر یې راکوز کړو، زر یې دوه ټوکړې کړو، دوه ټوکړې کړل، سترګې پټې کړې، داسې ورته غزار کړ، غزار یې که بچې وي تا ته ګورم نه وي، ما مخ بل طرف ته دوه ټوکې دي، دا ځان نه چاپېره کوي، دا ځان نه چاپېره کا. نو دا چې کوم عبدالله او یعنی عبدالله ذوالبجادین د دا کپړه راواغسته، زر یو په ځان باندې بره واچوله، یو نه یې لنګ او بس مور سره ملاو شو، او چې کوم کیفیت و هغه سړی مخې ته کي ځان ته ډېر زیات یې وجړل، مور یې ما ډېر وجړل چې بچیه زه وي الله په امان اوس چې دا تره تا نه پرېږدي او تا خپل مذهب نه پرېږدي، زه وځه نو. عبدالله ذوالبجادین یعنی عبدالله د شپې را روان شو،
دې پورې چې سختۍ صحابو تیری کړي ګره موږ نه دي تیری کړي انا موږ باندې راغل دي موږ باندې معمولی غونته د عزیز والے مخالفت کې خبر راشي بس موږ او خوېګو با سیدا خو نه کیږي کول نه کیږي فلانه بخپشي فلانه بخپشي فلانه بخپشي غم خادي بکټ شي نو دی الله د بار غم خادي ما کټ کول پریوزي بیا منګ الله ناراضه کو غم خادي چې کومه دا برقرار ساتونو دا نه برقراري وره دغه کس به همیشه لپاره ذلیل او رسوای نو بهرحال دی عبدالرزاق سره چلو کو روان شه نیمه شپه ده اوس ځکه تر خو کور نه وخت اوس هغه دا صبرو مونږ کې دا سار شي ترڼا کې بوزي اخو د کپړیو مو واغسللې او مور ول دغه صادر خپل سیر کې دا ولا ورک دو ټوکړي یو برا یو کته دې چې کله ورسېد نو دغه چرته مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم لیدل نو یا دې هغه چې کوم یعنی محل وقوع هغه نه دی واقف نو دا سنی مشفو چې دی روانو نو چا په لار کې ولید چې بای ځوانه تاسو کې کم نه راغلي چرته روانه نو هغه ورته وی چې دا څه زما او اخیری پیغمبر محمد عربي صلی الله علیه وسلم هغه سره ملاقات لسم نو ټول ورته وی چې دا د ملاقات وخت نه دی ملاقات خو بسار جر دکیږي موز وخت کې وکیږي درځي وکیږي ته خو نه مشوره روانه وینا ما ته صرف تاسو زه اوخه یا پاتې کیږي کم ځای کې کورې کم ځای کې دی جمعات کم ځای کې دی لار کم یو ده دا ټول تفصیل ما ته اوخه چا ولا راهنمایي وکړه چې داسې داسې لار شه داسې مخ کې جمعات ته دا نشانه ده دا علامه ده هغه جمعات ته دغه خوا کې کورونه دي داسې یو څو نخې ورته وخولې بس دغه ځای دی ستا چې کوم مقصد دغه بده کې تا ته حاصل شي نو دا عبدالله چې دی روان شو نیمه شپه دی ورسېدم او چې کله ورسېد نو نیمه شپه خلک ودي اخو اوس زمانه چې نیمه شپه خلک ویښي او د ورځې ودي بیا معامله اکثر الټه شي ده مخکې به د ورځې خلک ویښو سهار به چې بانګ به ووي بانګ نه مخکې به خلک ویښو او اوس چې بانګ ووي جو خلک په کته شي چې بانګ وي بس ټول په کته شي ودي شي ځوانان ته ښه پته ده بس ودي یا د ورځې 2 بجې 3 بجې چې څه وخت په زړه سمجله راپاسي شریعت باندې عمل نه کنه بیا ژوند هم داسې بے ترتیب وي بیا خصوصا چې وګوره مسلمان دی باغ کې نظم او ضبط مو سره راځي ګوره چې هغه د 15 وخت موز اهتمام کوي کنده دغه ژوند لا محاله با امر مجبوری نظم او ضبط کې راغله ځکه ته پته کوس د کې کوم جو سات له یو موز دی جو سات لور پسې بل دی سات لور پسې بل دی نو هغه حساب سره دغه ژوند چې کوم دغه نظم او ضبط کې بیا راغی په خپل راغی مهنت ولا کول نه پریوزي او د شپې الله تعالی ورته چې ته ود شنو هغه د خپل دار سره الټا کړل د شپې دی ویخي ټول شپه اړم دی بستر کې اړم دی غل شانتي اړم دی پلار ځان له جدا اړم دی زویل ځان له اړم دی لور ځان له اړم ده خزه ځان له اړم ده بس ځان له قصه ده جاری ده ار یو بل نه به خبر دی ار یو چې دی بودی یا الله خیر ار یو چې دی بودی دله يرشيدي نو سارز مې کاو چې نیمه شپه ور خلک ودو چې ودو دې لاړ غځه کې کېناست نو ناشنا و ځواني و ما و یره وسره و ما چې به یالته نه عمره وکړم دلته پتن لګي دا خلک بر سره څه چل کوي نو نیمه شپه چې دې راورسېد مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم سره بار دا چبوتره چې دا کما صوفه د دې صوفه او د دې جمعات په منځ کې لغونته داسې او لار غونته و دې ځکه دې کې ناشته دې ځکه کې ناشته دې مقصد لپاره یې کې دي چې د شپې څوک راشي نو زه به سره خبره اتره وکم تعارف به سره کوم کې دي چې زیر لال راکې شپې لمې بوزي نو دې غون داسې غونځه کې ناشته عام درف چې کوم لار په دغه کې ناشته او چې داسې تهجد وخت شوس دا عبدالله ځان استغله سوچو کې چې سړی کور پری دي او هر څه تی واغستې شي او بربند لګړ دغه شان را رواني دغه بس حالي دغه بس جذباتي نو الله تعالی خدا هر څه ویني کنه ازه الله نه فرمای والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین چې څوک زما په لار کې ځان وکړي الها حوزاری کوي د عبادت په ذریعہ باندې نوافل په ذریعہ باندې د ګناهونو د ترک باندې د نیکای او د اطاعت طرف ته پراتلو باندې دا ټول په مجاهدو کې راغله دا خبره دا ټول په دې کې راځي نو الله فرمایي چې زه ګوره دې بیا پرېدم نه دې ضرور به ضرور ځان ته راکاږم خپل معرفت ورته ورکوم خپل ځان سره ملاوم خپل خاص
درد ول بیا زه ورکم مینه او محبت ورته بیا زه عطا کم. نو زه عبدالعزا چې ودې ناست دی داسې 3 بجو وخت شو د تهجد وخت شو. نو غالبا یو صحابي مال نوم یې شته راووته. دی چې راووته داسې روانو چې وی کتل لاره کې څوک ناست دی تیاره وانو سم اندازه وته چې وایي دا لار بند څوک ناست دی بګې او چې د خواته راورسېد دی لږ ویرېدو ما ودرېده. نو هغه ورته ځوانه څوک دا نیمه شپه ته دلته ناست دی خدای خبر څوک جاسوس راغی. ځکه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخالفین هم ډیرو یهودیان خپل په ځای مخالفت کو عیسایان خپل په ځای کو نور چې کوم مذاهب او منافقین خپل په ځای مخالفت کو. نو دا صحابي لګو یې چې خدای دا څوک راورسېد نیمه شپه کې دی هجرت ته حمله لراغل دی کسل راغل دی خو خیر هغه ورته چې دا سه مسافر ما اجنبی ما او محمد عربي صلی الله علیه وسلم سره ملاقات لراغلم. نو هغه پریخه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو به موږ وخت راوځي وي او ته دې لاره کې دی وخت نه سي بس وي سفر پوګدو ا دې شپې زرا ورسېدم نو مجبوری وسوک مې پیجاندنه دغه تکې ناستم. دې دوران کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راوتل صلی الله علیه وسلم چې کله راغلل چې وی کتل لاره کې ځوان ناشته دې زر پاسې ده. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ځوان اسو کې وي لری نه ورته وکتل مولا صلی الله سره بیا وجته سو کې आवाज وکړه ذوالبجادین. نو خو ته لا پته نو چې دا څوک دی وې د دوه ټوکړو د دوه پیوندو د دوه صادرو خاوند څوک ته وي ذوالبجادین د دوه صادرو خاوند دوه ټوکړي وسره کني یو لپاسا چولې یو نه لنګ تړلې وې ذوالبجادین څوک ته کم نه راغلي د پاسه ده ویجی زمانو عبدالعزا دی زمانو عبدالعزا دی مور خپلار لاله دغه نوم یې دی او جاهلیت په وخت کې مشرکانه مذهب منیو ما هغه مذهب می اختیار کړو الحمدلله هغه مذهب می پرې خو تاسو مذهب می قبول کړ دی زه خو مسلمان شوم او تاسو ملاقات لراغله ما تر د کور نه وخکلم تر کور نه وخکلم تر دې پورې چې دا کپړې نه نو ما غستې دی او دا له مور خپل هغه صادر 2 ټوکړې کړ دی او راغله موي تاسو په عشق او محبت کې زرا غله مرسه می پرې خللوي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه څومره قدردانی وکړه ټول صحابه او دوی چې به ورته د ډېر زیات خیال ساتي او وی فرمایل ستانو عبدالعزا د غلط نوم دی ته د عزا بندنه ته د الله بنده احسان من عبدالله شوی نو ولا بدل ک چې عبدالله ستانو عبدالعزا نه عبدالله شبس او وسره ذوالبجادین دا لفظ چون کې اوریدو نو دا د لقب دم ته مشهور شو چې د عبدالله نوم به بیا چاله راتو معنا. او دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو خاص شفقت مهرباني و چې چاته به کوم نوم واغه سپاقي منی باغه صحابي بیا خوشاله هغه انسان و باغه خوشاله کړه ماته دانو مې زما اصلي نوم مو ہے ابو هريره نوم ګوره منګل ناراضي عبدالرحمن نوم دی بازي وی چې 35 یا 45 46 نومونه یې ده خو بهرال عبدالرحمن نوم قدر مشترک چې دا د اصل نوم دی لیکن نه پورې دا نوم چاله ناراضي خو سو کوی ابو هريره بس دا پس وجه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا اباهر دا عادت جو دل دی راغی په دې لستونی کې دا دی پښو بچی دلته یې خو داسي دی ابو هريره نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا اباهر اے دی پښو والا بلار نه غره اے پښو والا بس هغه لقب دم ته مشهور شغوي غره دینه پس ما ته زمانو ناخلوي عبدالرحمن ما ته نه وای ما ته ابو هريره وای اباهر براته وای دا نوم مشهور شو. نو بهرال پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د نوم نن چې دی هغه عبدالله شاه عبدالله ذوالبجادین دو صادر والا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحبت تراو رسید ناس ته ولاړ کولا دغه صحبت کې به خدمت وکاو او بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دم ته عشق او محبت د الله تعالی د ذکر دم ته غلبه او په چې د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم په دروازه کې وناسو پوښتنه به ذکر کاو پوښتنه تلاوت ذکر دا به کاو. نو ځل حضرت عمر رضی الله عنه په تیر شه حضرت عمر رضی الله عنه چې واورل چر دی اوچته تړم دی نو هغه ته ځوانه ته نوې ځوانه نوې مسلمان لګه گزاره کا پارام ښا شور باندې جوړای دلته وي شور باندې جوړای پارام یو ورځ ورته وی هغه وی ټیک ته غریب جو یرید چې اوس حضرت عمر راته ویل دي چې دوی مرشه چې عمر رضی الله عنه بیا تیر دی بیا اوچته تړم دی چې بیا اوچته تړم دی جو حضرت عمر ته بیا आवाज وکړي تا ته ما ویلی نو چې لګرو بیا دې شور جوړ کړ دې
نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چا خبر ک چې جی حضرت عمر دا د ځوان ته عبدالله ته دا ویل دي او چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی نو د خوړم خپل په ذکر کې عشق و محبت کې دیوانه شي وسړم نو حضرت عمر ته وتا دې منې کړ دی یاو جی دې ته اوچته چې روډي وي اړم دې ما چې لګرو وپری دا د سر بغوتی نه وایوي د سر بغوتی نه وایوي دې د عشق محبت پاغه درجه کې چې د هر سفریخي دی مالوي مور پرخلا کور پرخو ترې پرخو تر دې پورې چې خپل تن وجود د هر څه عزت او ناموس مال قربان کړ دې د سر بغوتی نه وایوي دې چې سکه وس پرې دی دې اواهینو کې دی بار لغې طرف ته نظم نو عبداللہ ذوالبجادین الله تعالی ولدا مقام ورکو نو یو ځل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په صحبت کې ناستو او سی وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اورید می او تاسو می ولید وی عشق او محبت چې هغه بیانول شم څنګه تاسو سره می تعلق او مینه او محبت ته او زما دا یو خواهش ته دا یو زړه می دی دا یو تمنا می ده چې راز تاسو سره په جهاد کې شریک شللې او زه شهید شللې دا می یو تمنا ده اسلام خو مې راوړ الحمدلله تاسو صحبت راته هم حاصل شو او دا اوس مې اخیری او خواهش چې تاسو سره په جهاد کې شریک شللې او بیا زه الته شهید شللې او تاسو خپل الله سره زه مارا اوچت کې او کفن دفن وکړ او په قبر کې مې خخ کړ دا زما خواهش ده تاسو دعا وکړئ چې الله تعالی مالا زما دا خواهش په دې طریقه پوره کړي چې تاسو سره جهاد کې شرکت هم او شي شهادت هم ملاو شي تاسو په لاس باندې زه اوس پارل شم پیغمبر صلی الله علیه وسلم لوگوں ته توقف وکړو بیا فرمایل شهادت سا قسمت کی نشته شهادت سا قسمت کی نشته عبداللہ ذوالبجادین ډیر حیران شي چې الله دا څه چلو شو چې زما په قسمت کې شهادت نشته پیغمبر صلی الله علیه وسلم بس نشته بس ما الله تعالی ته رجوع کړلا او دا خبره ما باندې منکشف شي چې ستا په قسمت کې شهادت نشته یعنی عام چې کوم شهادت طریقه دا غوړې نشته لیکن بل طرف ته الله تعالی دغه زړه هغه چې واغم پورا کولا او دې طرف ته چې کوم عام د شهادت کومه طریقه ده یعنی کټ کېدل او زخمی کېدل گزار سره یعنی روح قبض کېدل انسان ختمېدل دا دغه قسمت کې نو لیکن الله تعالی دا دواړه خبرې رايوځي کولې اوس نو اسباب یې پیدا شل دې پوری څومره څوک مجاهده کوي بیا الله تعالی دغه دقم ته مددو ما بیا کوي خپل تعلق ولوم بیا ور کوي او دغه چې کوم زړه تمنا دغه الله تعالی بیا پوره کوي نو داسې موقع راغله چې د غزوه تبوک موقع راغله دا عبداللہ ذوالبجادین په دې مدینه منوره صلی الله علیه وسلم کې ګرځیدو ټول او په جند ذوالبجادین به ورته عبدالله به ورته ویو معنا ځکه دا دغه خاصه لقب شو چې دوه ټوکړو علاقه سي راغې نو هر یو سړی به تاسو کو وای څنګه دوه ټوکړي دا دوه کپړو نه مراد نو بیا به هر سړی تفصیل او چې داسې ځوان دی داسې چل کړي داسې چل کړي نو د خلکو په زړونو کې به دغه محبت پیدا کړي چې خود خودم د غټه قرباني ورکړه د اسلام لپاره نو خلکو په زړونو کې لا محاله د اسلام جذبه چې هغه پیدا کړي عقیدت په پیدا کېده او چې کله غزوه تبوک موقع راغله نو دی عبداللہ ذوالبجادین وی زو ما تاسو سره زموي زبم تاسو سره jihad کې شرکت کوم زړه کې خدا و چې زما په قسمت کې jihad شته نه ولې زه موقع راغل د کیدی شي شهید شوم نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ټیک ده ته موږ سره تلې شي ځکه غزوه تبوک کې عام اعلان وګره دینه مخکې عام اعلان نه وشوي یعنی ضابطه اعلان به وشو چې وای جنگ دی کفار سره کڅوک تل غواړي غزا د نور راځي لیکن غزوه تبوک کی خصوصیت سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم عام اعلان کړو چې هر یو غره ځان تیار ساته زوبا ځکه قیصر روم سره مقابله وا یعنی نن سبا چې څوک وي چې امریکای سره مقابله ده نو داسې قیصر روم دغه وخت د روم غټ بادشاہي هغه و دوه بادشاہات وي یو قیصر روم او بل دغه ارته دغه کسراو د ایران بادشاہ دا دوه غټه بادشاہي هغه وخت موجود وي نو قیصر روم سره مقابله وا ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته علم وشو چې قیصر روم دا اراده کړ چې مسلمانانو باندې حمله وکم او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بجای د دې چې د موږ باندې حمله وکړي موږ لګبار ته حضور ورپسې وي دا څه غونځي چې هغه د مدینه منورې صلی الله علیه وسلم لګباري نو الته بوله مقابله کوي تاسو هم ځان تیار کړئ لیکن پټ په پټه چې هغه خبرو مانه شي تیاری شروع شو او تر دې پورې چې چونکه دا غزوه تبوک کې خاص امتحانو د مسلمانانو خاص امتحان په سمانه چې بالکل فصل پوخو لکه اوس موږ چې غنم اورې بل چې داسې فصل بالکل چې فصل تیاری
او چاته وای چې زه چیزو نو څوک به تیار شي چې راځه ځو خانقاه ته ځو ته به هلته یو شپه به هلته وکړې دوه به دلته مانسرې نه راشي دلته به وکړې هر سړی به یې رځي بس ګزاره غوندې کوي یو هفته تېره شي بیا درې نه چې څلور ورځې به سره ولګوم یا چاته وای راځه چې ځو مرکز ته ځو نن زیارت راز ده بود راز ده دی چې ځو او جی بس دا ځل ما سره ګزاره وکړئ زه خو همیشه زما راځم اوس وګورئ فصل بالکل تیار دی دارې بل دي چېرته باران ونشي خراب بشي رانه نو هر سړی په دې کې ګرفتاري بیا ورپسې موږ هم موږ پرېږدو الله دې معافي وکړي بیا وي فصل خرابېږي موږ به وشي وي نو په هغې فصل کې بیا برکت سي چې موږ ورپسې دین قربان کړه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې بھئی هر یو سړی به راوځئ او تر دې پورې اعلان وکړو چې چنده راټوله کړئ چنده چې هغې باندې موږ ساوري واخلو توري پې واخلو ډالونه پې واخلو غشي پې واخلو نور چې کوم دی جنگ ضروریات دي اسباب هغه په دې باندې به موږ اخلو نو اعلان عام وشو نو هر صحابي خپل پوره وس وګورئ هر یو دا چاونه وي چې ما سره هېڅ شی نشته زه به جدا لږې ورکوم که زیاتې به ورکم دا به څه کېږي نه هر یو چې چا سره څه شی و جو هغه یې راړه پېښ کړم عبدالرحمن ابن عوف متعلق راځي چې غالبا 300 ټنه کجوري در راړلې 300 ټن ګورې من نه او راړلې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایل وي دې وخت ما سره دقه شی وي نور نه وي او مونږه دم ته غونډه راړو مونږ داسې کېږو ورته چې یاره پته ولګي چې تیله یې داسې تیلګۍ غوندې راوړ ده 100 روپۍ به یې راوړي یا به 2000 راوړي یا 15000 به یې راوړي جدا او چتېږو را خلاصېږو داسې کېږو مخکې کېږو وروستو کېږو یاره اوس زمونږ څه تعریف وشي څه پته ولګي جومات ته که چا ماشوم له 10 روپۍ ورکړلې ووړلې اول ته نه صحیح دی هغه اعلان ونه شو نو بس دی بیا مرور دی د جوماتونو کې دلته پته نشته بخاریو کې کېږي نه فلانې راغی دی فلانې زوی دی خدای دې وبخي خدای دې ژوندی لري جی د 10 روپۍ راړلې 100 راړلې 1000 راړلې نو خلک بیا واوري نو موږ په دې خوشاله کې او په دې انتظار کیو عبدالرحمن ابن عوف سوي جی دقه را سره وي ځان ورته ملامت ښکارېده چې ځان ورته بد ښکارېده چې ما یې دقه خدمت وکړو او څو خدمت وکړو 300 ټنه دا څه معمولي شی نه دی کجوره یو من ته وګورئ دوه ته وګورئ یو ټن ته وګورئ 50 منه یا 40 منه په هغې کې راځي او هغه څومره راړله بیا څه وي یاره جي ما سره هېڅ شی نه وي دقه را سره موجود و افسوس یې که نور څه شی ما به هغه راوړی او بعضې داسې وي زنانه صحابیات چې هغو خپل د لاس نه دا بنګړي منګړي دا یې وښکل چا سره چې کالې مالې وغیره وښکه جو دا یې ورک چې دا زمونږ طرف نه دې کې استعمال کوي او یو صحابي نوم ماله هېر شو هغه سرګردانه و چې خدای ما سره خو هېڅ شی نشته کور کې را سره هم څه شی نشته جیب کې را سره هم څه شی نشته نو څه چلو کو لاړ یو یهودي سره خبره وکړله چې وایي ستا څه کار مارشته که نه وي بطور مزدور ما منې هغه کار وکړه هغه دیاړی پیسې ماله به راکېته وي نو هغه وی بالکل زما کار شوي وي زما دا فصل دی وي دا اوبه کول دی وي خو وي دا اوبه کول دی او نن غوان نشته او د دو په ځای که ته ځان وتړې ټوله شپه به دا چکر لګی دا اوبه به راوځي دا زما دا فصل چې کوم دی دا پټي دا به سیراب شي اوبه به شي د دې په بدل کې به زه تعالی 4 کیلو کجورې راکوم 4 کیلو کجورې دې صحابي بالکل زه دې ته تیار یم نو ټوله شپه یې ځان تړلی او د کوي ګیر چاپېره داسې ګرځېده ټوله شپه څه لپاره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اعلان فرمایل دی چې څه نه څه خپله حصه واچوئ نو زه دغه سره به پاتې کېږم دا بهانه یې ونه کړه چې یاره جي ما سره څه شی دی نشته نو د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ته هم ښکارېدل چې واقعي دو سره نشته لیکن هغو خپل د محبت اظهار کوم چې هر څه طریقې خو چې زما حصه پکې راشي نو چې ټوله شپه یې دا ارهړ وتوي دا یې وچلو سار چې شي هغه یهودي والا 4 کیلو کجورې ورکړي بعض وي چې 2 کیلو ورکړلې نو د 1 کیلو یا 2 کیلو کور کې کېخلې دا باقي نیمه یعنی نیمه کور ته کړې نیمه راړلې چې کله د سار وخو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولید چې لرنه او صحابي را روان دي اخو ټول شپه شبیداری کړوا شوګیره کړوا نو وختي کرورو سرګي تک کسري وي اگر تو غبارو به یعنی دا سه یو ستومانتیا و په ډیره زیاته نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلو ګور بیا هغه سه عاشق را روان دي دا وګوره ته دا را روان دي د چې نه زه راغې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل څه چل دی ته خو ستړي ښکارې وي دا سه یو پریشان حال غونته د ستر غلی دی پړسې دی لاولې
ویجی پرون تاسو اعلان کړو چې هر سړی دې کې کوشش وکړي چنده کې. نو ما سوچو که ما سره خو شي نشته، نو لاړم یو يهودي سره مې خبره وکړله، هغه ماته چې زما دا پټې دا سیراب کول دي دا وبکول دي. نو ټول شپه ما دې گویا دې غوی هغه کار ما کړ دی وي، ټول شپه زه ګرځېدلې ما دا وبې گویا ما راوخل دي، او د هغې په بدل کې دا کجوري میلاو شي، نیمې مې کور پرېښله نیمې مې داسې راړلې دا تاسو قبول کوئ. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ونه فرمایل چې دا ښې ده کې دلته مونږ خو چې ښه شي که نه بیا پروټوکول دی، او که نری مری شي واخلی د نه لکه کې دلته وای. نو دې سره د بل دل شکني کېږي که چا لږ شی راړه او که ډېر شی راړه، یو طریقه اختیارول پکار دي، یو شانتې ظاهر کې یعنی چې نور باندې د دې خاص سر پرېوځي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغې د اخلاص څومره قدرداني وکړه، سوچ یې وکړو چې خو دم ته اخلاص چې ټوله شپه د شوګیره وکړله او دا کجوري د په لاس راکړه، دا نه وی نو زمونږ خو بیا کار کېده، کشتې نو بیا پکې د کومه کار کېږي کوي یا که نه په نیش باندې دی. لیکن د هغه اخلاص څومره قدرداني وکړه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل په خپله راپاڅېدلل، کجورې واغسلې هغه لاس نه یو کجوره راوخله، ټول ډېرې لګېدلو د مال که نه، هر یو سړي خپله حصه راوړوه، نو یو کجوره دلته کې اخلا، یو دلته یو دلته، داسې بالکل لکه دا غمی چې سړي ځای په ځای ولګي. وی فرمایل بس ټیک شه اوس شکار. نو څومره هغه صحابي به خوشحاله شوي، دا د هغه دلجویي لپاره دا تعلیم امت له چې ګوره موږ منیم داسې حالات راتلی شي، داسې مواقع راتلی شي، که څوک څه ښېګړه وکړي د هغه د ښېګړې ښه بھرپور غلط جواب تایید دغه حوصله افزایي دا موږ باندې لازم او ضروري ده. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه داسې قدرداني وکړي چې دې خفه نه شي چېرته چې نورو خو په زرګاو مال راوړی زما 2 کیلو کجوري دي، نو داسې قدرداني وله وکړله. چې کله حضرت عمر دا واورېدل نو حضرت عمر څه چلو کو، لاړ زر زر کور ته ورسېدو، یاره نن د ابوبکر نه مخکې کېږم، دی همیشه جو موږ نه مخکې روانې وي، دغه موقع ده وي زه به دا ځله انشاءالله د نه مخکې کېږم. هغو فاستبقوا الخیراتو نیکۍ کې به یو بل نه رغبت کوو، یو بل نه مخکې کېدلل. موږ خو دنیادارۍ کې یو بل نه مخکې کېږو، که چا یو ګاډۍ واغست بس زه کري کورم چې خدای زه به بل کله اخلم چې زه نه مخکې شم، که چا یو پټۍ واغست یاره زه به دا 2 کوم کله، که چا یو کور جوړ کوي چې زه به 2 کوم کله. نو زمونږ په هغه مادیت کې یو بل سره سبقت دی مسابقت دی، نو هغې بیا باندې څه شي بیا انسان ته حاصلېږي، څه حاصل خو نشلل. او د آخرت کې مسابقت د انسان آخرت هم پې ښه شي او دنیا پې هم ښه کېږي. اصلي سرمایه دا ده. نو حضرت عمر رضی الله عنه کور ته لاړ، چې کله ورسېد کور ته، کور والو نه تپوس وکړو مال اسباب چې څومره دی، دقه دی بس ټولې ورته وښو، هغې کې نیمې کور پرېښه نیمې را روان کړ، نیمې راړه نیم، یعنی د کور نیم مال چې څه کور کې موجودو اسباب ټولې را یو ځای کړ، نیمې پرېښلل نیمې را روان کړل. چې کله راړل نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پیش کړل، ویجي دا مې راوړ دي، ډېر زیات خوشحاله و. صدیق اکبر دغه پورې نه و راغلی، وی عمر څه شي دې راړه، ویجي دا د کور ټول اسبابو 2 حصې مې کړل، یو حصه مې کور ته پرېښله، یو مې تاسو له راړله، یعنی دې جهاد کې چندې له مې راړله وي بطور چنده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر خوشحال شوي، عمر کېده. حضرت عثمان راغی، حضرت عثمان څه شي راړه، 300 اوښان او هغې باندې مال اسباب بالکل برابر وو، یعنی د هغه قافله تازه د مدینې منورې صلی الله علیه وسلم ته رادنه شوه، مال تجارت و، 300 اوښانو، بعضې وي چې 1000 اوښانو، په هغې باندې دا مال اسبابو، او وي چې دا سیده بوځی وي مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم ته وي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې وکتل چې بھئی اوښان ولاړ دي، بار 300 یا 1000 اوښان ولاړ دي، وایي دا د چا دی، چا راړل، ویجي دا عثمان پیش کړ دی، دا د عثمان رضی الله عنه طرف نه دی. او بیا عثمان رضی الله عنه په خپله بنفس نفیس دینار، دنانیر، دراهم، روپۍ، نغدې دا یې راړلې، 300 وي یا 1000 روپۍ وي، کم به زوس دی کې خطا کېږم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم له راړلې او داسې د هغو په جولای مبارک کې کېښللې چې جی دا ورسره نغدي ومادي وي، دا مال تجارت دی، دا 300 اوښان دا زما طرف نه، او دا تاسو له نغدي وما راکوم، دا قبول کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دنانیر به اوچتول، اړول راړولې، ډېر زیات خوشحاله او د فرحت اظهار وکړو. وی عثمان دې نه پس چې څه کوي ستا خوښه ده وي، څه چې کوي بس ستا خوښه ده، الله ته بخښلی وي، یعنی داسې د محبت اظهار. دا مطلب نه چې څه کوي، هغه صحابي و، یعنی د خوشحاله انتهایی اظهار و، حالانکه هغه عشره مبشره کې مخکې نه شامل و. نو حضرت عثمان داسې قرباني وکړله. صدیق اکبر رضی الله عنه را روان دی، عمر رضی الله عنه ناس چې نن که خیري نو صدیق نه زه مخکې شیم وي، دې په هرې موقع کې موږ نه مخکې شي، موږ دغسې پاتې شو.
انن ته ما غټل دی صدیق اکبر رضی الله عنه چې مال اسباب راړ پیښې کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایله صدیق ویسې شي دراړ ویجی دا تاسو عرض کړیو چې رس چنده وکای نو ما خپل د مال راوړ دی څنګه ټول کنیم څومره دراړ کور کې د سپرې خو ویجی کور کې مې سپرې خل هر څه مې راړل وی هر څه مې راړل وی کور کې یو دی الله نوم پوره دی او تاسو نوم پوره دی صلی الله علیه وسلم بس دا کافی دی وی عمر رضی الله عنه را پاسې دی را صدیق تاثر نه کیږي زله خوشاله دم چې ما نیم مال راړ صدیق اکبر به کله دم تراړي تا هر څه راړل نو سړی بیا دې موږ نه وګټلوي تا سره موږ نشو کولی ستا مقابله ډېره ګرانه ده نو بهرحال عرض مې دا کو موضوع زما بله وخت دم نو غزوه تبوک چې دا هر څه وشلل جي هر یو سړي خپل د وس مطابق چندو ما وکړله فصل بالکل تیار دی 3 صحابه داسې چې هغه یعنی هغه په دې کې شرکت ونکړ لګه وختي تور باندې کسل یعنی سستی چې ورته مونږ وایو چې زه خیر دی یو صحابي ما سره دوه خې دي ازکه اوسري جو سار به اوخې جم پدې باندې سور بشم جو بسو پر رسم ځان بزرو رسم سورلې میو ما خطې زدا او تکړو ما دا ځوانو ما ځان به رسم خدا فصل دی وی لګ دې تبکې نه ما یو صحابي د غیر رشتہ داران راغلی هلال ابن امیہ رضی الله عنه د غیر رشتہ داران راغلی او ابی ابن کعب کنه که حضرت کعب دغه یو ضرورت 3 صحابو بهر حال 3 واړو سن سز داسې ضرورت مو او دای زړه کې وچر ور پسې بیا ورسو کنه صحابه خرور روان دي قافلو په صورت کې او دوسرا سورلې چې کوم دي هغه کمزوري زمونږ سورلې خو ما دي نو لګ بده دي فصل خوندو ما واخلو او کسدا کجوري ټکول را ټکولي دا به ما وکو او چې بیا روان شو او د یو صحابي وی چې چنده وغیرہ دا خو مونږ وکړلا او دا زما رشتہ داران ډیره موده نه رستو راغل دي دوسرا بلګ ناسته ولاړه او کما راشه درشه بوشي او شرکت به پکیو ما وشي د دو حق بو مداشي او جنگ لبو مالار شم بارل دغه تګو دو کې دا 3 واړه صحابه پاتشل واه یو کته چیرې اوس مونږ نشو رسیدې نو د شرم نه بیا تلې نشل بهرحال بیا ټول صحابه وتل د دې 3 نه علاوه چې کله وتل نو عبداللہ ذوالبجادین رضی الله عنه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره وی زو مازم په فرمایل ټیک ته جستا خو خد جراده نو روان شول چې کله تبوک ته ورسېدل خسر روم ته پته ولګیدا شو خو ما مسلمانانو باندې حمله کړو دوه مخ نه تیار شي دي راغل دي نو هغه یریده فوج راونه لګا اولی خو فوج تیار کړی چې موږ به حمله کوو بیا پوه چې را دوسر وسل کېږي دوه زما د سرحد ته نږدې شوي دي ادو ته د اطلاع چا ورکړه دوه خو تیار راغل دي نو هغه خپل فوج چې هغه واپس کو خاموشي شلله پیغمبر صلی الله علیه وسلم غالبا نهر دی یا یوم یا شوکم وبش دم ته الته انتظار وکړو او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا طریقه مبارک بوم وا چې کوم ځکه به یو غزا وشله جنگ به وشو معرکه به وشله نو هغه نه رست به کم از کم 3 ورځې تل مزید تیرولې کم از کم 3 ورځې د اطمینان لپاره چې دشمن دوباره حمله ونه کی یا دا چې کوم قرب او جوار کې مضافات کې کوم کورونه کلی دي کاغو کې د اسلام دعوت د دې دا کار وکړو خبرال التبه لو انت استراحت آرام وکاو انتظار وکاو کم از کم 3 ورځې نو دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم انتظارو دغه صحابه خو پاتشل پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو مو کو چې بھائی هلال ابن امیہ شته کنا نور په غزاګانو کې تاسو نه کړي د کې به د هر سړی بیل تاسو کو فلانه شته کنا فلانه شته کنا فلانه شته کنا ازری ولا کېدللا یو چا ویلی یو ویجی هغه مصروفه دی چې چا بس ویلی بهر حال خدا 3 واړه نو ویجی را روان دي راو برسي راول رسیدل یو صحابي هغه لره نه را روان دي یک یوازې گرد و غبار دی په بازوی چې پیادلو بازوی چې نه په اسمنیو خو قوي قول دا چې پیادلو نو صحابهونه پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو غیر دا سوک را روان دي هغه لره نه را روان دي او دوړي دي سپته لګی نه سړی ښکاریو معنا نو چې کله دې لګ نږدې شو لاخکارې ده صحیح تور پر نه چې دا سوک دی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی زما دا خیال دي چې دا ابو ذر غفاری دی معلومی کی دا چې دا ابو ذر دی ابو ذر چې کله هغه نږدې شو ټول یو جی بالکل احساس خبره راختیا دا ابو ذر غفاری روان دی ابو ذر غفاری جواز را روانو قافله مخ کې راغله د دکه چې اوخوا هغه لګا کمزوري وا ناجوړو ما د سغو سره منډه وکړه خو نشله
او چې کله دی اوخې ته انتظار کو چېرې دا به لږه ښه شي صحتمند به شي بیا به ځم نو ورځ دوه انتظار یې وکړه هغه نوره په کته شلله کمزورې شلله نو دی ابوذر غفاري وي چې بھئی دې طریقې سره خو به زه د جهاد نه پاتې شم نو اوښه په ځای پرېښله پیادل روان شه تبوک طرف ته غالبا د مدینې منورې نه بعضې وي چې دا 250 کیلومیټر دی والله عالم چې څومره دی خو کم از کم دم ته فاصله ده بعضې خو 900 کیلومیټر هم وي والله عالم خو بهرحال 200 لازمن ده نو حضرت ابوذر غفاري یوازې روانو توره ده ورسره ډال دی ورسره یوازې روان دی نو کله چې نږدې ورسېد پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل وی دا ابوذر دی دی وګورئ دا ابوذر دی وی ابوذر وی ته دې میدان ته وی یوازې راغلی وی او ته به پاتې کېږي هم یوازې وي او ته به مري هم یوازې او د قیامت پر ورځ به ته یوازې خپل قبر نه راپاسې وي دی وپېژنه وي دا ابوذر دی چې ته څنګه دلته ته یوازې راغلی که نه دغه شان به ته یوازې پاتې کېږي تا سره به هېڅوک هم ني او ستا مرګ چې راغی نو ته به بلکل یوازې څوک به یومانه او بیا ستا تدفین بس یو کس نیم به ته نور به هېڅوک ني او د قیامت پر ورځ به ته بلکل یک یوازې خپل د قبر نه راپاسې صحابه دا خبره واورېدله وخت تېرېده ابوذر غفاري رضی الله عنه باندې د زهد انتهایي غلبه وه تقوا او طهارت انتهایي غلبه وه د آخرت د فکر انتهایي غلبه وه پې چې کوم ځای ته به لاړل څوک به ولید مثلا داسې ځان له څوک کوټه جوړي لګیا د کوټه جوړي جو لا بړه هغه ته به وقارېده تا له آخرت که څه هېر شوي دي دا غټ غټ محلونه جوړوي ټول عمر به دې کې ناست دی تا له آخرت هېر شوي دي جوسوک به وله راواچوه خو زوړ صحابي و دا نور خو تابعین و نو هغه ټول تنګ شل هغه ویل خدای ده سره به څوک کوي زمونږ خو ضرورت دی او دې مونږ پرېږدي نه جو چاله به څوک به ووه څوک به په سپېړه و چا ته به وقارېده که څوک به ناست و خندا به کوله قبر دې هېر شوي دی که نه ځکه خاندې داسې وي آخرت دې هېر شوي دی پولیس رات باندې پورې شوي دي ته خاندې خلک به ویرېدلل یعنې چې کوم ځای کې به څوک داسې غفلت کې مبتلا و دنیا طرف ته به لږ غوندې مایل و بس ابوذر غفاري به ول رسېدلی و د حضرت عثمان رضی الله عنه دورو ټول راغلل حضرت عثمان پسې چې دې ابوذر غفاري تقوا طهارت ته ګورې موږ نشو رسېدی دې چې څنګه وایي دغه شان ګرانه ده نو حضرت عثمان وایي چې ابوذر ته صحابي یې تا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحبت اوچت کړ دی ته خپل په معیار باندې دا خلک راولي داسې نشي کېدی لږه ګزاره ورسره کوه هغه وایي عثمان وایي ته که څه دنیادار شلې وې سم دې غر ته مخه شې ده خلکو آخرت تېر کړي دي دا وګوره غټ غټ محلات یې جوړ کړل او دا وګوره دا ساوري اخلي او دا چل دی او دا کپړو ته د دو وګوره څومره ښایسته ښایسته کپړې دي واچوي او دا خندا خوندي دا مزې اخلي وي آخرت دوله هېر شوی دی خدای مخې له به نه ځي تو ته تلقین نه کوي نو حضرت عثمان رضی الله عنه فرمایي دو سره ستا ګزاره نه کېږي مقام زبده ورته وایي د مسجد نبی صلی الله علیه وسلم چې راوځي او چې پوس کوم طرف باندې دی غالبا شمال طرف ته دی شمال جوړي که نه د اخې طرف دې طرف ته مقام زبده دی یا لغونتې لرې دی دغه ځای کې حضرت عثمان رضی الله عنه حضرت ابوذر غفاري له جدا یو کوټه جوړه کړله چې دې خلکو سره ستا ګزاره نه کېږي او ته لکه دو برداشت کولی نه شي یعنې ستا تقوا ته دو رسېدی نه شي نو دو ته هم مسایل جوړېږي لہذا ته ځان له جدا غوندې پاتې کېږي نو دو باندې به دې نظر نه لګي نو په ارام به نو حضرت ابوذر غفاري رضی الله عنه هغه ځای ته لاړ چې هلته هېڅوک هم نه و اډو آبادی ونه صرف ابوذر غفاري رضی الله عنه ولته وخت تېرېده تر دې پورې چې ابوذر غفاري رضی الله عنه د مرګ وخت راغی چې مرګ وخت کله راغی نو کور والی صرف موجود وه هغې ته وی چې وګوره ګورې زه مرم اوس دنیا نه روان یم نو هغې په ژړا پورې کړله چې خو ته خو روان یې هغې بلکل دا خو حقه لار ده ته ژاړه مه صبر نه کار واخله هغې وی ټیک ته صبر دی ولې تا به دا خخۍ څوک وي کفن دفن به دله څوک وي زه خو یوازې یم زنانه یم زه خو دا کار نه شم کولی نو ابوذر غفاري ورته وایي چې کله زما وصال وشو زه وفات شلم نو څه طریقې سره تاسو زما دا کټ کته دې لارې له اوسئ زما دا کټ یا زما دا لاش کته دې لارې له اوسئ دې طرف نه یو غاړې ته اشاره وکړه چې دې طرف نه به یو قافله راځي زما ملګري دي وي د صحابو یو قافله به راځي او هغو به دلته راورسي انشاءالله زما د تدفین او د تجهیز او تکفین کار دا به هغو کې ته ګورې ځان مو پریشانه کوه د هغو د وصیت مطابق کټې کته راکوز کو په لاره کې اوس پروت دی
او بل طرف نه یو قافله را روان ده. کور والے اوس ګوري چې د خو ویل دی او قافله به راځي چې دا به څوکي، ځکه دلته خو بل څوک شته نه، خو بار نه به څوک راځي او د دا تنظیم به کېږي. نو چې وی قتل یو قافله ډېره تیزه سره را روانه ده، اسونو باندې سوار دي او قریب چې کله راورسېد چونکې ګرد و غبار ډېرو دوړه و دوته ښکارېدل نه چې مخکې څوک پروت دی یا څه شی پروت دی. نو قریب و چې یاره د بزرګ غفاري رضی الله عنه په دې جسم مبارک باندې دا اس یعنې خپې ایښې وې رسېدلي وله، یو دم دا واګې وله راښکللې، ټوله قافله یو دم ودرېده چې بی دا څه چل دی، یو لاش پروت دی لاره کې. د قافلې چې کوم مشر هغه کته راکوشو، چې وی قتل نیزې راغلې داسې څادر یې تلر کړ چې وی قتل ابوذر غفاري و، ډېر زیات یې وژړل. ټولو قافلې والا حیران و چې وی د جاړي ولې دا څه چل دی. نو قافلې والو تپوس وکړه خپل د سردار نه، دا څوک دا و عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه. عبدالله ابن مسعود نه تپوس وکړه ته جاړې ولې دا څه چل دی، وی سره تاسو څه پته دا خو زما هغه ملګری دی ابوذر غفاري رضی الله عنه وی دا هغه دی، دا وګوره د وصال شوی دی، وفات شوی دی او دلته دی یوازې پرته او ماته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تبوک په مقام کې دله چې کومه زیرې ورکړو کومه خبره کړو هغه زما مخې تشلوي. هلته دی موجودو چې ده ته ویلي چې ته به یوازې راغلی، یوازې به پاتې کېږي، یوازې به مرې، یوازې به راوچتېږي. نو ګوره دلته دی داسې وفات شو، کورونه شته وي نشته دي، دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وینا ووي. او زه راځی وي چې د ده جنازه وکړو، دا جنازه په موږ باندې لازم او ضروري ده. د حضرت ابوذر غفاري رضی الله عنه جنازه وکړله او کفن دفن دا هر څه وکړل او بیا کور والا ځان سره کړل، ځکه چې شاته خو د هغې بیا څوک پاتې نه و. نو ځان سره مدینې منورې صلی الله علیه وسلم ته راویستل. نو بهرحال عرض مې دا کو چې صحابه ورسېدل، جنگ ونه شو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم انتظار کې دی چې اوس به قیصر روم فوج راځي، اوس به راځي، اوس به راځي، رانغلل. دې دوران کې څه چلو شو چې صحابه خو مختلف ځایونو کې بناسو، دلته 15 شپږ، هلته 15 شپږ، هلته داسې مختلف ټولو په صورت کې ځان ځان له ملګري ناستو، ځان ځله به ګپ شپ لګاو، موز او دس د هر څه به کول. او دا عبدالله ذوالبجادین چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یو ځای او وسره شیخین حضراتو حضرت عمر رضی الله عنه او حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه دا موجودو. نو خدای قدرت ته اوس ګوره چې دغه د تبوک کې او څو ورځې چې تېرې شللې عبدالله ذوالبجادین باندې تبه راغلله، تبې ونیو ډېر زیات او دمته سخته تبه وه چې هغه تبه یې ختمېدله نه. د هغه چې کوم قریبي ملګري و هغو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته اطلاع ورکړه جی عبدالله ذوالبجادین ډېر سخت ناجوړه دی او ناجوړتیا یې داسې ده چې زمونږ امید نشته چې دی به بچ شي، کیدای شي دغه بیماری کې دی لاړ شي دنیا نه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم تشریف راوړو او د هغه د سر مبارک چې خپل په دې جولای کې کېښه، د عبدالله ذوالبجادین جولای کې کېښه، هغه ورته داسې کتلل، خبرې اترې کولې، لیکن ډېر نحیف آواز و کمزوري آواز و. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بار بار به هغه په دې وچلي مبارک په دې مخ مبارک باندې به داسې لاس او هغه تسلي ورکوله چې عبدالله الله به تا ښه کړي، پریشانه کېږه مه وي. لیکن صحابه ورته وي چې معلومیږي داسې چې دی بچ کېږي نه، ګورئ دی بچ کېږي نه، اشارتن کنایتن هغوی پوه کړل. نو چې کوم نور صحابه و هغو زر زر قبر وکنسته، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه او عمر رضی الله عنه دو قبر وکنسته. د شپې وخت و، دا شپه ده، نیمه شپه ده. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي زه لرې غوندې داسې ناست وم او دغه دا خلک مې وکتل چې یاره څوک ډزه ډزه کېږي چې خدای څه چل دی، دا څه کاروایي کېږي، څه چل دی. او دا د لاټین دا رڼا مې ولیدله وې، دا رڼا مې ولیدله. نو رو دو ته نږدې کېدلم چې یاره ما باندې څوک خبر ومانه شي چې دا څوک راغی. د غلې وي ځان مې نږدې کړ دو ته چې ومې کتل عبدالله ذوالبجادین دغه نوجوان صحابي وي، نو مسلمه صحابي، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جولې کې د سر پروت دی. حیران شم ډېر زیات وي او ډېر زیات خوشاله مسلم او مې جړل وي چې خو الله تعالی دله دا سعادت ورکوي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جولې کې د سر پروت دی. او دغه دوران کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ته نصایح یا تسلی ولا ورکوله، یعنی چیرې دې لږ پریشان نه شي. په دغه دوران کې د عبدالله ذوالبجادین رضی الله عنه روح چې کوم دی هغه قبض شي، وفات شي. عبدالله ذوالبجادین چې وفات شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر زیات وجړل، شیخین حضرات وسره وغو ما وجړل. پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو وی تاسو ولې وجړل؟ وی دا قسمه پرسی مې را یاد شلوي.
وی د دغه نیمه شپه راتلل او د دغه خبرې اترې هغه مې رایاد شلې وي او وی فرمایي چې دا هغه صحابي دی چې د ما لپاره هر څه قربان کړ دی تر دې پورې چې خپل عزت یې ما قربان کوي بړبړ لغړ د کور نه راوته دا خو تر مور خواله وکړو چې کپڑے ولا ور کړلا په دې وجه وي ډیر زیات د منې غمجن شلم وي ځواني ما وي او دنیا نه لاړ وي بیا صحابه او ته چې دل قبر وکنه قبر چې وکنه سي شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل کته قبر ته کوشل جنازه ولا وکړه چونکه عام دغه خونه ځان ځل الناس چې رسو وخت کوم دشمن حمله کولی شي چې کوم قریب مرګري یعنی شیخین حضرات عبداللہ ابن مسعود پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې دي شي نور به یو 2 جنازه وکړه چې جنازه اوشلله نو دا رانا خو بلیدل نو عبداللہ ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي جنازه لاړه چې ما ورته خو دا عبداللہ ذوالبجادین دی د وصال شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي دل کفن ورکای کفن دم ته لاندو چې سر ته به کنو خپې به سرګند شلې چې خپو ته به سر به سرګند شو کفن نه پورا کېده نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سے چلو کو خپل صادر مبارک را کوس کو وګینا هغه را کوس کو شیخین حضرات ته وی هو دې کې د کفن ورکای حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دم ته قیمتي صادر او ساسو جسم سره لګیدلې معطره بابرکت صادر او دغه کفن دل پوره دی کنه په خو منی بوله یعنی واخه ما خداب واچو او تاسو خپل دا صادر ولی استعمال وای یعنی تاسو سره بیا یو معنا دا خو تاسو خپل په ضرورت کې و استعمال کړي وی فرمایل عمر ته څه خبره ده نوی دنه ته څه خبره چې د څومره قرباني کړ دوی تاسو به قرباني کړی دا نه خو د چې کومه قرباني کړ دا هیڅ چا مانده کړی وي په دې ځواني کې دا خپل ځواني چې کومه دا قربان کړله او راغ صرف زما په دې در کې یواز ناسو هر څه پرې خلل وي دا هیڅ کوم نه وي نو زه دا غواړم چې د ښه طریقې سره تاسو د تجهیز او تکفین وکړئ دا کفن ولا زما په دې صادر کې ورکړئ الله تعالی دغه احسن پورا کړل ځکه چې دا مسلمه اصول دي علما تشریف فرما دي چې اوسړي جهاد میدان ته لاړ اول ته عام د قتال په میدان کې د قتال په ذریعہ کدي مړ اوم نشو یعنی شهادت او تنصیب نشو عام چې کوم د شهادت طریقه ده کدی بیماری حالت کې میدان جنگ کې وفات شو په بیماری منیم لکه څنګه چې عبداللہ ذوالبجادین نو دته الله تعالی د شهادت مرتبه ورکړي ځکه د میدان جنگ کې ده نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ګورستا قسمت کې شهادت نشته الله وی چې د عادي شهادت نشته لیکن اصل شهادت ولا بیا ما ورکوم نو د عبداللہ ذوالبجادین هغه خواهشوم پوره شو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وینا او خپل په ځای پاتې شلله یعنی چې د کافر د لاس وطن امره هغه شهادت ته ملاو نشو لیکن چونکه میدان جنگ کې موجود دی اگر چې خپل په مرګ مرشل لیکن د شهادت مرتبه ته ملاو شله نو عبداللہ ذوالبجادین ته الله تعالی دا عزت او دا عظمت ورکو دغه خواهش پوره شو او چې کله قبر کې خو نو عمر رضی الله عنه فرمایل چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل دا زما رور مال راکوي زه په خپل د قبر کې एकदम کوشل القبر ته وي حضرت عمر وی دغه ما ډیر زیات وی افسوس وکړ چې کاش د په ځای زوی وي چې کاش د دې عبداللہ ذوالبجادین دم ته خوش قسمته چې پرون لګ مودا شو د اسلام قبول کړ دې او دم ته یعنی عزت الله تعالی دل ورکو دم ته یو شرف د حاصل شو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جولای کې ساوته او پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل صادر به تور کفن ولا ورکو او اوس په خپل کته کوزي وي په خپل کته کوزي وکاش وی کده د پځای چرته زوی عبداللہ ابن مسعود وی دغه افسوس ما وکړو چیرې کاش د دې عبداللہ پځای زوی نن ز پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه شانته زما ساوتل وې زما جنازه کړوې زما تجهیز او تکفین کړوې زیدا سے قبر کې خخ کړوې افسوس وې ذوالبجادین او تم موږ ډېر مخ کې لاړې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې قبر کې کېخو او بیا په لپاسه خارې ماري او دا ارسه برابر کړل او وی فرمایل بس الله تعالی دل د شهادت مرتبه چې دا هغه ورکړل نو عرض می دا کو چې په دې لار کې مشکلات مډيري نو هغه د حکیم علمت رحمت الله علیه خبر نه من عبداللہ ذوالبجادین تر اور رسیدو نو حکیم علمت رحمت الله علیه فرمایل دا ځوان چې کله کور ته لاړ دوی ما اسلام قبول کو هغه موږ اسلام نه منو روکي غزا وی وخت کورنا چې کور نه وخت دی واپس کانپور ته راغی حکیم علمت فرمایي دغه وخت په دې کانپور کې ما مدرس هم زما تدریس کو
کانپور ته چې دی راورسېد ما ته چا وایي جي داسې یو ځوان و که ستاسو په خیال کې راځي وي. ما ویل چې آو چې هغه به صحبت کې کېناسته را کېناسته هغه مسلمان شي دی هغه هندو وي. ما چې ښه ویاو جي مسلمان شي دی لیکن اوس په دې غم کې گرفتار دی چې کور والو کور نه وښکل دی او دې ځای کې هغه چېرته ګرځي وي کانپور کې. نو ویې ما وایي چې زه ټیک ته د داسې تنظام وکړئ زما خوالی راولی دلته ورځه د رهایش څه بندوبست کوم د خوراک څښاک انتظام به ولور کوم تاسو دې ولټوئ. لیکن سوچ موږ هغه لټو نو د یو بل کس په لاس باندې هغه وخته یعنی بل یو کس ورته میلاو شو. څوک ورته میلاو شو؟ یو رافضي ورته میلاو شو. هغه وی چې بھئی موږ مسلمانان یو دوته چې بھئی زدا څوک تعارف یو کو چې بھئی زه خدا سے مسلمان شم فلانی بزرگ خواته به تک راتک مې کو د اسلام محبت زما په زړه کې پیدا شه زه مسلمان شم کور والو به کور کړلم دغه څه ګرځم نو زما خو سزا نشي. هغه بالکل زه مسلمان یم راځوي کور ته بوته چې کور ته بوته ډیر زیات احترام ولو کو اکرام ولو کو د خوراک څخه کې تنظیم د ارزه ولو کړل چې خو هغه تسلی کې شو خبرې اترې وسره وکړي دلجویي ولو کړه چې ته پریشانه کېږم بس دا ستا خپل ځای دی او تعالی ومنګه دا چلو کو دا بو کو کاروبار تنظیم بو کو نور چې ضرورت هغه به تعالی پوره کوو. شکر دی چې بس ته هغه نه خلاص لې او اسلام ته راوړو ته مسلمانۍ کې راغلې ته مسلمانې چې کله د موز وخت دی پورې چې او صحبت کې سړی تلی نو هغه صحبت اثر بیا ګوره ارزه کې سرګندېږي دی. حالانکه نو مسلم او ځوانو دته خدا پته هم نه و لیکن د مسلمانانو هغه عبادت کتره کته چې ردودا موږ څنګه کوي تلاوت څه ترتیب دی عبادت څه طریقه دا ټولې خبرې هغه لیدل وي چونکه هغه کې هندو نو دا هغه خدا خبرې اختیارول نه لیکن لیدلې وي. نو کله چې د موز وخت شو نو دی رافضي ورته وی چې راځه د موز وخت دی خوشاله چې ځم موز بکوم ځکه چې مخکې ما مسلمانان لیدل دی هغه موز کړ دی او نو مسلم لپاره دا خبره لازم ضروري ما ده چې اوسړې نوې مسلمان شه مثلا هغه له سبق نه راځي نو موز د منې فرض او لازم دی دی به موز پرې دی نه بلکې دی به تکبیر تحریم الله اکبر دا خوري ول راځي الله اکبر به وي سبق کول نه راځي نو دی به سبحان الله سبحان الله سبحان الله دا به وي په هر یو رکن کې که ولاړ دی که رکوع ده که سجده ده که قومه ده که جلسه ده تر دې پورې چې السلام علیکم ورحمت الله دا به وي بس دی به موز پوره شه د موز ادا شه وسره وسره سبق یې زکې خدا انده چې سو سبق نه دی د موز لګې نه موز د منې فرض شه بس چې مسلمان شه موز فرض اوس باندې دې طریقې سره خپل موز کوي سبحان الله و پکې وي بس که ایس ولوم ناراضي خاموش به ولاړی هغه بقدر چې څومره وخت دا من الحمد وی وسره صورت وی لږ سات بودريږي بیا به رکوع لاړ شي بیا به پاسي بیا بس دو سیدیو کی بیا تحیات کې هغه مقدار سره بکینی بیا به پاسي ټول ترتیب دا ورته عالم یو بزرگ یو خطیب یو مفتی دا ورته طریقه هغه خي همز دغه د تماف نه دی او کدی جمع مز نو خاصه امام پسې د شاته بور پسې ودرېږي صرف کته برکې تل دی بس نو چونکه دین او مسلم او د خودی مز طریقه معلومه نه و چې دا مز به کوم څنګه خو طریقې لیدل وا او د روافض مز لګ جدا غونته دي دغه تفصیل وخت نشته لګ جدا غونته دي چې کله هغه مز تورې د اراده وي ما سره به مزو کې دغه ته باندې مز فرض دي چې کله هغه مز شروع کو دی و سره ودرېدو دی خو مجبور ولاړو چې کله هغه مز کو نو دی اریانو هغه سره اړمو ما دي اریانو ما دي چې کله هغه سلام وګرځاو وي مزو شو هغه ونه شوي د ځوان ورته وي ونه شو یا سړی مسلمان زیم وي ته پرون مسلمان شي ماته چې ونه شو ته خو وسیله مسلمان شي ته خبره چې شي دا کنه دي شي هغه وي زه نور نیم خبروي تا نه مخکې ما 2 کاله 3 کاله شپږ میاشتې فلانی بزرگ سره تیری کړی دی د هغه موز او صاحب موز کې د زمکه د اسمان فرق دی دا څنګه مسلمانی دا وي دغه غره دغه موز زمانه دی خو هغه په ډېرې چارې وکړي ته نه پیږي ته وړو کېلا ته وسیله بالغ شوی وسیله مسلمان شوی تا ته څه پته چې زما موز غلط دی هغه ته ارسه وای کنه خو ما غ ځای لیدل دی هغه ماحول هغه دغه موز نه کومه زما د تا ته په دوه غز سلام وي زه نه لاړم وي هغه بار بزان ل بیا ګرځي څوک بدل تبوسو مارګه د مړ خېم وي ولکه دغه موز ما نه ولیدل په مسلمانۍ کې وي التن لاړ حکیم علوم تو فرمایل التن چراوت خلکو وی چې التن هغه ځوان داسې یو کس بوتلی او هغه بیا التن به تر کشه دی ما چاله هغه معلوم کړي چې کله معلوم کو جو مارا وي سزان سره کانپور کې مدلته ایثار کوي دلته بیا هغه ماته دا واقع ویل چې دا څنګه سړی موز کوم ما چې دا موز نه دی شوی ما چې دا شکر دی چې تا باندې خصوبت اثر چې هغه باقی پاتې شه
نو حکیم علمت رحمت الله علیه دا واقع ذکر کړه. مطلب دا و چې وګوره یو هندو غیر مسلم و لیکن د مسلمانانو په صحبت کې پاتې کېده نو هغه اثر دم ته قبول کو چې یو بل مسلمان داوا د مسلمانه و دغه په عبادت کې چې معمولی کمی هغه ولید نو هغه قبول نکړ. نو یې فرمایل د صحبت اثر لازمن کیږي په مسلمان باندې کیږي په غیر مسلم باندې کیږي په معشوم باندې کیږي په بهایم باندې په درندو باندې ما کیږي په دو باندې ما کیږي. انسان په بهایم باندې ما کیږي. نو په دې وجه هر آزادي چې ځان باندې دا صحبت چې کوم دی دا لازم او ضروري کې غوړي دي کې کمی رانه ولای. دا زه بار ځکم چې دا مرکزی خبره ده غوړي مرکزی او خبري ودقه کله به یو خبري په یو انداز کې اقا خبره بل انداز کې خبرې دغه دي که تاسو دا وایئ چې نن زه اوس نوې خبره به راته کوي ګورئ دغه زما وس کې نشته چې زه به بیا تاسو دا کتابونه لټوم چېرې څه ناشنا خبره داسې وکړم نو که ما ناشنا وکړه دوی چل به وشي څه چل به وشي ما ته به تمغه میلاو شي چې ډېر ښه بیان یې وکړو چې تاسو عمل پرې ونه کړو ما ته خیر څه شو خیر دې څه شو دا خبرې خو عمل لپاره کېږي چې زه په خپله به عمل شم او تاسو په عمل باندې راشئ متکلم بعمل شي او مخاطبین بعمل شي دغه زړې خبرې د قران پاک چې 1400 کاله مخکې نازل شي کنه حق دی ګوره نه پورې تاسو تعویل دي چې قران پاک دی بل راشي حق مونږ وي احادیث حق دي کوم چې هغه وخت نه را روان دي حق شپک خاص کتابونه دي ټول عمر مونږه قراټکو نو دین حق دی خبرې هم حق دي کتاب حق دی فیوزات و برکات حق دي صرف صحبت بدلیږي را بدلیږي بس صحبت کې بس تبدیلی راځي کله یو بزرگ دی هغه خپل رنگ دی بل خپل رنگ دی بل خپل رنگ یوې سلسله خپل رنگ دی بلې سلسله خپل رنگ باقی اصولو کې ګوره دغه نشته څه کمی نشته ساغه کې تغیر او تبدل نشته او چې کوم یعنی تعلیمات دی باغی کې ګوره کمی نشته تعلیمات اقدی کوم چې مخکې نه را روان دي او صرف خپل انداز دی تربیت نو په دې وجه چې کوم شیخ سره تعلق قائم شو دی هغه تربیت ځانمنې لازم دی هغه صحبت ځانمنې لازم او ضروري کوي په اخر کې وتا تاسو نه فکیږي چې چرته ایست ورته منډي وای نو غره بابا تاسو سشي په پلاس باندې رانش پوښتنه کنا نو الله تعالی دې موږ ته کامل عقیدت نصیب کی او وحدت شیخ دې الله موږ ته نصیب کی دا وحدت شیخ ډیر لازم شی دی وحدت شیخ چې بس یک درگیر محکم گیر دې ته وحدت شیخ وایي چې یو درونی څخه مضبوطه سره ونی حضرت فرمایل څوک چې یو درونی سی هغه د ټولو درون فیض یاب شي او څوک چې مختلف درونو باندې ګرځي نو دغه بیا سم مثالی رولینګ سٹون گیدرز نو ماسک وی دوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گاٹ کا دا اصل کې دوبی کا کتا دی خو بهرال کتا مشهور شی دی چې نہ گھر کا نہ گاٹ کا دی بیا دی وی غاړی هم پاتې نشي لا اله الا لا اله الا دی بیا چمګادړ ځان نه چمګادړ نه جوړوي ښا چمګادړ ودان نه جوړ ځکه چمګادړ کې ټول صفات موجود دي د هر محفل زینت ته نو هر دل عزیزی باندې کوي چې هاو جی یس جی سر جی بالکل جی آو جی لبیک نو اخر بدا لبیک ختمي کی په کم ځکه به اودريږي چا سره به ولاړي نو ځان نه چمګادړ سره نه جوړي په یو ځای بسړي استقامت سره ودريږي بس او چونکه اصلاح لپاره شیخ یوي نو یک درگیر محکم گیر مختلف بزرگان دی هغه صحبت ته تلو ضرورت شته نه لیکن که شوقي زیارت لپاره تلی شي چې زه زیارت به کوم اجر او ثواب راته ملاوي شي یا دا چې زمونږ د شیخ رنگ لیدل دي دا نور رنگونه مو ویني چې را دغه څه خوند او مزه ده لیکن بهرحال حضرت فرمایي ضرورت څه دي چې کوم مبتدی دی هغه ته تلل د مختلف بزرگانو په صحبت کې دا زهر قاتل دی هغه لپاره دا منه نه دا چې د بزرگ حقارت دغه په ځل کې پیدا شي مطلب دا چې ته یو ډاکټر نه علاج کینو کسلو نه کینو خرابېږي کنه نو دغه شان دی یو شیخ خواته تک را تک دی هغه رنگ چې کوم دی هغه انسان باندې وخیږي بیا او بیا کدی بل ځای ته ځینو د باندې بنور رنگونه چې کوم دی بیا هغه نه اثر انداز کیږي نو حضرت څه فرمایل چې مبتدی لپاره مختلف بزرگانو په صحبت کې تل دا زهر قاتل دی منه دی حکیم علماء فرمایل منه دی مزه وي او وی فرمایل چې سو پوری تکمیل نه دي شوی مزای یعنی سو پوری جتا یو خاص مقام ته رسیدل نه چې شیخ دې منی پوښی چیرې د مندارنګ راغه اوس دی وګړه ګډوډیږي نه نو وی فرمایل چې تکمیل پوری د بل شیخ خاطتل من دي او وی فرمایل تکمیل نه رستو ضرورت پاتې نشي نو قدر مشترک سره نتلل مطلب یو سړی فرض کوي او ډاکټر لزی روان دی نو دته دا حکم دی چې وای بل ډاکټر لبنه دي سو پوری چې دی نه تا ته دا قوي یقین نشي چې زما صحت ما ته ملاوي کنه
چې کله تا ته صحت ملاوېدل شروع شل نو په خپله به ستا زړه نور طرف نه تور شي بیا، او چې کله کامل صحت ملاو شو نو بیا بل ډاکټر ته اتلو ضرورت پاتې نشو. نو قدر مشترک څه شي چې یو دې ته وحدت شیخ وي، دې ته توحید مطلب وي. خپل مطلب لپاره توحید اختیارول، یعنی خپل مطلب له څه مطلب چې زما منزل مقصود ما ته چې کوم نفع ملاويږي، ما ته د الله تعالی معرفت او محبت هغه به د دې شیخ په ذریعہ ما ته ملاويږي. بس په دنیا کې شيوخ ډیر دي، مشایخ ډیر دي، بزرگان ډیر دي، لیکن ما لپاره ټولو کې اوچت انفع او نفع بخش او مثمر ثمرات او برکات دا زما شیخ ته. بس الله بیا کار کیږي. او کنه دې دورنګي دلته ټوب الته ټوب الته ټوب دلته ټوب نو بیا به دا غصبات شي، بیا ورته شي ما حاصل نشي. نو الله تعالی دا وحدت دا مونږ ته نصیب کړي. الله تعالی دې موږ ټولو کامل اصلاح وکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. ذکر وکړي الله 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 Allah
جل جلالہ لسل درو شریف بنزل استغفار ہے دریزل سورہ اخلاص ہے
خپل صفحه میں عنایت الرحمن دی. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عليه الصلاة والسلام النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النكاح نصف الإيمان. وقال النكاح من سنن المرسلين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم. فضل ربی سے تاسو خپل لور بیبی نائلہ راحیلہ نائلہ لکھل دے. تاسو خپل لور بیبی راحیلہ په عوض د 3 تولې سونې مہر اشرف علي بن عنایت الله ته نکاح شرعي سره ورکړو. عنایت الرحمن صاحب تاسو بی بی راحیلہ بنت فضل ربی سے په عوض د 3 تولې سونې مہر د اشرف علي بن عنایت الله د نفس لپاره نکاح شرعي سره قبول کړو. الحمدلله بارک الله. دعا وکړئ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. یا اللہ زمانگ دانا استغفر بارگاہ قبول کے سچے واودل. یا اللہ دیمن دے عمل توفیق راکے اخبل دے ہوگ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ کامل اتباع زمانگ دے ٹول نصیب کے بہر ہر سنت دا عمل توفیق راکے اخبل تعلق خاص اخبل معرفت و محبت. یا اللہ زمانگ دے ٹول نصیب کے صحابہ و شانت. یا اللہ محبت عظمت تعلق عقیدت یا اللہ زمانگ فضلونوں کے پیدا کے ابو شانت جان نثاری. یا اللہ منگ ٹولوں کے پیدا کیا. اللہ اخبل تعلق خاص نصیب کیا. اللہ یا اللہ دے نفس او دے شیطان دے مقاعد و نا فریب کارین. یا اللہ منگا ٹول محفوظ او ساتے دے ثواب. یا اللہ زمانگ شیخ علی مقام تورسے درجات عالیہ نصیب کے قبر من. یا اللہ دے انوارات و باران ورائے زمن اولیاء کی آخا مقام ور کی سا شان سر لائق تے خپل دے خوگ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دائمی رفاقت و صحبت نصیب کے دیگو فیضات نمنگا ٹول بہر من کے دیگو فیضات دنیا گٹ گٹتا و رسائے منگ ٹول. یا اللہ دے ذریعہ بطور من استعمال کے. یا اللہ سمر جلتا موجودین دی غائبین دی چاپ ازلک سکے سمجھائی ذریعہ آجت. یا اللہ غیبی خزائن نغا پورا کے کم چی اللہ پریشان حال دی دیگو پریشانی ختم کے. یا اللہ کم چی مخروض دی قرض ادا کے صورتوں پیدا کے. یا اللہ کم چی بے اولاد دی اغوتا نیک نارینہ صالح اولاد ورکی. یا اللہ چا اولاد چا نافرمان دی اغا فرما بردار رکی کم چی درشتو پا طلب دی اللہ سنت مطابق خخرسی اللہ ٹولو تا ورکی. یا اللہ دا نکاح چی وشو اللہ دیکھ انتہائی برکات نصیب کے جانبینوں کی. اللہ دوڑا خاندانوں کی اللہ الفت محبت اتحاد اتفاق دا نصیب کی. اللہ بے چاقے یا اللہ نا چاقے نا بے اتفاقے نا بے التفاتے نا اللہ جنگ جگڑو نا نظر بد نا اللہ اشرار نا شرور نا فتن نا. یا اللہ دا دوڑا خاندان اللہ محفوظ او ساتے او یا اللہ دینا. یا اللہ دے نیک او دے صالح اولاد او ذریعہ دا دولو گرزائے دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ پا سنت بن عمل و شودیب کی. یا اللہ سمر برکات تائی خدی بتمام ہا. یا اللہ جانبین تا نصیب کی. یا اللہ دا یو مثالی جوڑا. یا اللہ مثالی یا اللہ وعدہ او نکاح یا اللہ داو گرزائے نور لپاریا دا نمونو گرزائے. اللہ او سمر چیز شریعت مطابق کم امور دے اللہ دے اغیر دے پورا کول. یا اللہ جانبین تو یا اللہ توفیق ورکے غیر شرعی حرکات انہیں یا اللہ دوارا محفوظ او ساتے. یا اللہ کم چه بیروزگار دی رزق حلال دروازے ٹولو من کھلاو کے. اللہ رزق حلال زمانگ وسیع کے وسط و فراخی نصیب کے فقر و تنگ دستین. اللہ منگا ٹول محفوظ و ساتے سمر چه زمانگ عزیز اقارب رشتہ داران پیر بایان دوستان احبان بیمار دی. اللہ بدے محفل کی دی کورونو کی دی اسپتالونو کی دی ہر زی کی دی. اللہ ٹولو تا صحت کاملہ عاجلہ دائم مستمر رہور کے دادی الیاس سے برور بیمار دے دین علاوہ نور بیماران دی ٹول تے اللہ صحت کاملہ عاجلہ دائم مستمر نصیب کے. تمر چه زمانگ یا اللہ عزیز اقارب رشتہ داران احباب دوستان یا اللہ دنیا نہ تل دی ٹولو بخی. خصوصاً دا محمد شعیب بیلے والا
پینټر صاحب چې د دو یو دوست دی مرګره دی فیض الاسلام نوم دی هغه وفات شه دی هغه لپاره دعا کوي الله ته وبخي راتون کې منازل او آسان کې څومره چې برزخی خوشاله بنده مومن لته خي الله بتاو هاي نصیب کې قبر یا الله د جنت باغچونه او باغچو ګرځي تا حد نگاه الله قبر او توسیع کې الله څه قسم کمی کو تایل اغسر شوی یا الله عفو درگذر معاملہ او سره کې څومره چې یا الله لواحقین پات شي الله ټول ته صبر جمیل او صبر تام نصیب کې یا الله مونږ ته د سخت سفر تیاری توفیق یا الله راکې دا زموږ یو مرګري دی هغه مدرسه دا په مقام نارنج کا شوړه کې زیر تعمیر د مدرسه د دې تکمیل لپاره دعا لپاره ویل دی الله خیر سره عافیت سپاره عافیت سره الله زر تر زر کم تر کم خرچې سره الله د دې د مسله الله پای تکمیل ته ورسای دا زمنګ د مشایخ او الله زمنګ حضرت رحمت الله علیه د فیوز او معارف او علوم او معارف او الله سرچشمه دا وګرځي الله او زمنګ د اکابر او الله علوم او دغه فیوزات او برکات الله دې نه په افاق کې الله خاره کې دا ټول مرګري یا الله د ذریعہ په تور باندې استعمال کې موږ ټول د دو معاونین یا الله ثابت کې یا الله دا دواړه خانقاګانې نفخه سور پورې الله سرسبز او شاداب وساتي څومره بوډي چې دې کې لګېدل د ټول نه باراورې ورې جوړې کې د حضرت کامل فضل الله ټول ته منتقل کې ایستو کې الله محروم کړي یا الله تر سوچ موږ ژوندۍ و دین متین باندې موږ قائم او دائم وساتي او کله دنیا لتلو وخراش لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زموږ په جواب باندې جاری وساتي خا دا پوری هغه بازار نصر الله سے بغا وفات شه دی غول پر دعا کوي الله ته وبخي راتون کې منازل او آسان کې څومره چې الله برزخی خوشاله بنده مومن لته خدي الله به تمام هاي نصیب کې یا الله قبر ته حد نگاه وسی کې یا الله څه قسم کمی کوتاهی لغزش شوی الله عفو درگذر معاملہ وسره وکي الله خپل حبیب صلی الله علیه وسلم په توفیق الله عفو درگذر معاملہ وسره وکي ته عمر چې الله لواحقین بادشاہ دي پسماندگان ټول د صبر جمیل او صبر تام نصیب کې یا الله تر سوچ موږ جو دی په دین متین باندې موږ قائم او دائم وساتي او کله دنیا لتلو اخراش لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته موږ په جواب باندې جاری وساتي سبحان ربک رب العزه عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.